اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مسألة ذکر کول چې د مقابله د خبرې اهمه وي. کوم کتاب چې تاسو نه خبرو ته قرآن مقدسه د قرآن متعلق خبره کوله چې قرآن څه ته ویل شي. مختصر کوم د هغې څه وضاحت وکړی شو. دویمه خبره مو ذکر کوله چې دغه قرآن مقدسه که وضاحت او تشریح کوي شي تفسیر، نو آیا تفسیر څه ته ویل شي؟ کوم دپاره چې تاسو راغلي او ناست دي د قرآن تفسیر او د قرآن وضاحت او شرح دا څه ته وایي؟ نو د دې خبرې وضاحت په یو 5 عنواناتو سره به کوو. لومبه خبره ذکر کوو تعارف د تفسیر چې تفسیر څه ته وایي. دویمه خبره ذکر کوو فرق د تفسیر او د تاویل او د تبدیل او د تحریف په منځ کې. دنیا خلق لګي وي د قرآن ترجمه، د قرآن تفاسیر او د هغې بیانات کوي چې تا ته حق او باطل معلوم وي. تفسیر څه ته وایي، تاویل څه ته وایي، تحریف څه ته وایي. درېیمه خبره ذکر کوو د قرآن مقدسه اقسام د تفسیر چې دا په څو قسمه باندې د قرآن تفسیر کوي شي. څلورمه خبره ذکر کوو د قرآن مقدسه او د مخکینو امتونو په منځ کې کوم چې د مخکینو امتونو بعضې خبرې نقل دي او د هغې نه مو تعبیر کوو په اسرائیلیاتو سره. د هغه اسرائیلیاتو حیثیت څه دی په قرآن کې. او 5مه خبره ذکر کوو د بعضې حضراتو په رایه باندې سلاسلات ورته وایي، سلاسلات سبعه ورته وایي. دا د هغې تذکره. هر چې لومبنۍ خبره د تعارف د تفسیر چې تفسیر وایي څه ته. نو تفسیر لغوي لحاظ باندې دا د فسر نه راوتی دی. فسر ویلی شي کولاول او بیرول. یو سیز بیر کې کولاوي کې د هغې پته ولګي. یو سیز ته غوټه اچولی شوې ده بند دی، نو تا ته پته نه لګي. کله چې ته کولاو کې نو تا ته پته ولګي دننه په دې کې څه دي. فسر وضاحت ته وایي، کولاوه ته وایي. همدې مضمون پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي اصبروا بالفجر اصبروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. تاسو چې د سحر مونځ کوئ لږ شانتې سبا ښه روښانه کوئ. چې سبا روښانه شي واضح شي بیا د سحر مونځ کوه نو اجر به دې لوی وي. د اصبرو روښانتیا کولاوانې ته ویلی شي. څه حضرات فرمایي دا مقلوب دی د سفر نه. سین مخکې دی او فا رستو ده. دا د سفر نه راوتی دی. او سفر کې وضاحت یو سړی چې په خپل ځای ناست دی د چا سره خاصه خلطوالی نشته، د هغه د ښه او بد پته نه لګي. او چې کله دوه ملګري په سفر لاړ شي اوس د اخلاقو پته لګي چې په دې سفر کې ستا خوی اخلاق ملګرتیا څنګه ده. نو په دې سفر کې هم د انسان وضاحت او کشف راځي. بیا دغه سفر ټکی سین رستو شو پاتې نه مخکې شوه دې ته مقلوب وایي. اثر تینا جوړ شو او د پس نه بیا تفسیر شو.
نو دې سره هم وضاحت د تفسیر لغوي لحاظ باندې معنا دا وضاحت کشف. اصطلاحي معنا چې دې موقع کې تاسو ناسي اصطلاح لحاظ باندې بیا مختلف تعریفونه شوي دي، په باندې اکتفا کوو. کوم چې اصول تفسیر کې کتابونه لیکل شوي دي نو په دې کې علامه زرکشي ورته وایي اصول باندې دا کافي ماهر دی. نو علامه زرکشي اصطلاحي تعریف د تفسیر ذکر کړی دی: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه. علامه زرکشي د تفسیر معنا ذکر کوي. تفسیر ستوي علم يعرف به، دا داسې علم دی چې په دې باندې پیژندل شي فهم کتاب الله، د الله د کتاب پوهه حاصلېږي. تفسیر دې ته وایي چې ته د الله په کتاب باندې پوه شې. فهم کتاب الله، د الله کتابونه خو ډېر زیات دي، دا چې هغه کتاب المنزل علی نبیه چې هغه د الله په پیغمبر نازل دی چې محمد صلی الله علیه وسلم. د دې کتاب په معنا پوه شي او بیان معانیه، د دې هر ټکي او د هرې جملې څه معنا ده. و استخراج احکامه، د دې نه چې کوم احکام راوتلي دي قرآن مقدسه کې د الله حکمونه ذکر دي، څه چې کوم د اجمال سره او څه په تفصیل سره استخراج احکامه، نو څه آیاتونه د احکامو هغې ته شریعت کې آیاتونه د احکامو یو څه حضراتو په صرف دغه آیاتونو باندې هم تفسیر کړي. علامه جساس تفسیر جساس هغه صرف هغه احکامو باندې تفسیر کړي د کوم نه چې احکام راوځي. یا چې کوم د مولا جیون کړي تفسیر احمدي همدغه انداز باندې بیان د احکام القرآن هم د قرطبي چې مقصود د تفسیر نه د هغه آیاتونو وضاحت دی چې د کوم نه احکام معلومیږي. او قرطبي بیا داسې کړي دي چې ورسره د نورو تفسیر یې هم کړی دی، نه استخراج د احکامو چې احکام ترې راوځي وحکمه، او د الله جل جلاله په دې هره جمله کې حکمتونه دي. د دې حکمتونو بیانول، احکام بیانول، د معانیو بیان، د دې کتاب چې په پیغمبر نازل دی د دې تشریح کول تفسیر دی. دویم تفسیر تعریف کړی دی علامه الوسی روح المانی کې. علامه الوسی روح المانی کې د تفسیر تعریف ذکر کړی: علم یبحث فيه عن کیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاته وأحكامه الأفرادية والتركيبية ومعانيها. علامه الوسی فرمایي تفسیر هغه علم دی چې په دې کې بحث کیږي عن کیفیة النطق، د کیفیت د نطق نه به الفاظ القرآن. تفسیر کې دا هم وي چې ته به د قرآن کریم الفاظ څنګه وایي، کیفیت د نطق دا ټکی به څنګه ادا کړي. بیا د هغې وضاحت او تشریح مستقل علم وي، کوم ته چې تاسو علم قرأت وایي، د هر ټکي مخرج وي، د هغې دپاره اوصاف وي، د هغې د ادا کولو کیفیت النطق، ته به تکلم څنګه کې په الفاظو د قرآن باندې. دارنګه و مدلولاته، د دې الفاظو مدلول څه شی دی، دا په څه باندې دا و احکامه الافرادیه، د مفردات او احکام یو کلمه الف دی او لام، لا ریب کې لام بین دی او ریب بین دی، هدن څه ته وایي، متقین دا د تقوا نه راوتې تقوا څه ته وایي. د دې یو ټکي احکام او افراد یو ذکر کول او ترکیبیه، او بیا چې دا کلام ته یو ځای کې ذالک الکتاب، دا مبتدا او خبر کې ذالک الکتاب په طوري مثال دا اسم اشاره او مشار الیه کې مبتدا کې لا ریب فیه ولا خبر کې هدن ولا خبر ثانی کې
دا د یو ترکیب جوړ کړو. هدن دا خبر د مبتدا مقدر دپاره ویلی شي. هذا هدن مبتدا او خبر دی، یو مرکب کلام دی. د دې مرکب کلام آیا اسمیه ده فعلیه ده؟ د دې نه کوم مضمون جوړېږي؟ احکام افرادیه، احکام ترکیبیه و معانیها، د دې د معانیو بیان. نو تفسیر دې ته وایي چې نطق تکلم صحیح کې د دې په معنا پوه شي، په افرادو باندې ځان هم پوه کړي، په مرکب باندې ځان پوه کړي، د دې مفرد او د دې مرکب چې څه معنا جوړېږي په دې ځان پوه کړي. دې ته تفسیر وایي. دا اصطلاحي معنا و د تفسیر. موضوع د تفسیر چې دا تفسیر بحث د چا نه کوي؟ موضوع د دې قرآن دی. موضوع د دې قرآن دی. او تاسو وایي چې موضوع د فن دا مفروغ البحث وي، د هغې نه بحث نه کېږي، او د هغې د عوارضو ذاتیو نه بحث کېږي. نو په دې لحاظ باندې دلته بحث نه کېږي چې قرآن پکې صرف وضاحت وکړي، بلکې دې ته چې کوم عوارض دي چې څنګه بیان شو، مفرد څنګه دی، مرکب څنګه دی، جملې څنګه ده، د دې معنا څنګه ده، دا هغه عوارض دي. تفسیر موضوع قرآن دی. غرض زموږ د دې نه چې تاسو ناست یې او د الله د کتاب معانی او مطالب زده کوو، زموږ په دې سره غرض څه شی دی؟ آیا په دې باندې موږ ته څه ډګري میلاویږي، څه دنیا میلاویږي؟ زموږ دا تکلیف او مشقت او دا جمع کېدل ناسته د دې نه غرض څه دی؟ الاطلاع على مراد الله تعالی. اطلاع على مراد الله تعالی. دې دپاره موږ ناست یو چې په دې باندې ځان پوه کړو چې الله موږ ته په دې کتاب کې څه ویلي دي. غرض مو دا دی چې په دې ځان پوه کړو چې دا قرآن الله را لېږلی د الله مراد د دې نه څه دی چې ما ته دې ویلي دي. الله په مراد باندې ځان خبر کړو چې الله راته څه ویلي. اطلاع على مراد الله تعالی. او عام غرض هم ویلی شي چې تمام کتب شرعیو د علم شریعت غرض دی سعادت الدارین. عام غرض هم ویلی شي سعادت الدارین. د الله د کتاب سره نسبت او تفسیر کول، الله دغه انسان ته د دنیا او د آخرت دواړو نیکبختیانې ورکوي. زموږ غرض دلته ناسته چې الله مو دنیا هم ښایسته کړي، الله مو آخرت هم ښایسته کړي. سعادت الدارین. دریم مطلب بعضې ذکر کوي، غرض دا دی اصلاح العلم والعمل. غرض زموږ اصلاح العلم والعمل، چې زموږ علم کې اصلاح راشي او زموږ عمل صالح شي. علم هم د الله په شان باندې، د الله په صفاتو باندې، د الله په دین باندې، دا اصلاح علمي دی. او اصلاح عملي کوم چې د الله احکام دي په هغې برابر چلېدل، دې ته اصلاح عملي وایي. او د الله د احکامو نه بغاوت دې ته فساد وایي. د انبیاو واقعات قرآن کې ذکر کېږي، نو ورته فرمایي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. تاسو ځمکه کې فساد مه کوئ پس د اصلاح د ځمکې. اصلاح د ځمکې د الله په احکامو ده او تاسو د هغې نه بغاوت کوئ، نو دا فساد دی. اصلاح العلم والعمل زموږ د دې تفسیر او د دې ناستې نه غرض دا دی. دا یو مضمون مو ذکر کوو چې تعارف د تفسیر، چې ته تفسیر وپېژنې تفسیر څه ته وایي. کله چې ته تفسیر وپېژنې، اوس دویمه خبره، دې تفسیر ته ورته یو ټکي نور هم استعمالېږي. تفسیر خو دې وپېژندو، دې تفسیر ته ورته ټکي نور هم استعمالېږي. هغه د تاویل ټکی دی، هغه د تحریف ټکی دی، هغه د تغییر ټکی دی، هغه د تبدیل ټکی دی. دا ټکی هم استعمالېږي. هر چې مخکینی ټکی تاویل دی، نو تفسیر تاویل دا دواړه معتبر دي. تفسیر تاویل دا دواړه معتبر دي. او تغییر تبدیل دا ټکی غیر معتبر دي، دا مردود دي. چې هر کله مخکې دا دوه ټکي دا معتبر وو، نو تفسیر خو دې وپېژنده. اوس تاویل څه ته وایي؟
نو په دې کې د علماء دوه رائے دي. ابو عبیده کوم چې امام بخاری زیات اعتماد په ده باندې کوي په تفسیر کې، نو ابو عبیده فرمایي تفسیر او تعویل کې ایس فرق نشته، دا دواړه ټکي مرادف دي. ابو عبیده فرمایي کوم تفسیر چې تا معنا وکړه همدا معنا د تعویل هم ده. د ابو عبیده په خیال باندې تعویل او تفسیر کې ایس فرق نشته، دا دواړه یو څیز دی. کوم چې لغوي او اصطلاحي او غرض آیت بیان کړه د تفسیر لپاره همدا معنا لغوي او اصطلاحي او غیا او غرض د لپاره د تعویل د دواړه ټکي مرادفین دي. دا بعضې نورو حضرات رایه دا ده چې د دواړو منځ کې څه نه څه فرق شته. اگر چې دا دواړه معتبر دي، تفسیر هم معتبر دی، تعویل هم معتبر دی، خو منځ کې فرق شته، نو دوی څو طریقو باندې فرق کړی. څه حضرات فرق دي. اولا تفسیر دا راځي په الفاظو مفردو کې او تعویل دا راځي په جملو کې. د مفرد وضاحت کې ذالک اسم اشاره ده، چاته اشاره ده، دا د قریب ده که د بعید ده. داسې د مفرد وضاحت کې کتاب لغت کې ستوي، اصطلاح کې ستوي. د مفرداتو وضاحت دې د تفسیر وایي، او چې کله دې نه جمله جوړه کړي او بیا د جملې من حیث الجمله بیان کړي نو اوس ورته تعویل وایي. هودن بیان کې چې دا هودن مصدر دی، دا تفسیر دی. او که جمله کې چې مبتدا او تر وباسي او هاذا هودن مبتدا او خبر دا جمله اسمیه شوله، په دې لحاظ بیان کې نه پیدا جمله ده، دا به تعویل. د مفردات وضاحت دا تفسیر دی او د جملو وضاحت دا بیا تعویل دی. دویم بعضې حضرات فرق داسې ذکر کوي چې ته د یو ټکي وضاحت کې نو دوه حیثیت وي. کله دې ظاهر ته وګورې د هغې وضاحت دا چې ظاهري لحاظ باندې کوم وضاحت کې نو دا تفسیر دی، او کله داسې وي چې سړی حقیقت ته کوز شي اصل لحاظ باندې د هغې بیان کې نو بیا هغه ته تعویل وي. ظاهر لفظ ته وضاحت کې ظاهري لفظ معنا بیانې، دا ظاهر دا تفسیر دی، او اصل معنا د اصل مراد تذکره بیا دا تعویل دی. ظاهری لفظ وضاحت کول دې ته ویلی شي تفسیر، او اصل مراد ذکر کول چې دلته مراد څه شی دی بیا درته وایي تعویل. دریم چې کوم دی بعضې حضرات فرق دا ذکر کوي، یو لفظ داسې وي چې په هغه کې صرف یو احتمال وي، د هغې نه زائد احتمالات نه وي. داسې ټکو وضاحت چې په هغه کې صرف یو احتمال وي، د هغې نه زائد احتمالات نه وي، د هغې وضاحت دا تفسیر دی. او چې په یو ټکي کې احتمالات کثیره وي، ډېر احتمالات ورپکې وي، هر ټکی دی طهر باندې اطلاق کېږي، په حیض باندې اطلاق کېږي. نو چې کوم ځای کې احتمالات کثیره وي او ته وضاحت کوې نو دې ته وایي تعویل. او چې کوم ځای کې احتمالات کثیره نه وي، صرف یو احتمال وي او ته د هغه تشریح کوې نو دې ته وایي تفسیر. څلورم بعضې حضرات فرق داسې ذکر کوي، ته چې د یو کلمې یا د جملې وضاحت کوې نو دا وضاحت ستا یقیني همدغه مراد او که نه احتمالي مراد دی. که مراد یقین سره وضاحت وي نو دا تفسیر دی، او که احتمال سره وضاحت وي نو دا تعویل دی. یقین سره وضاحت وي نو بیا دا تفسیر دی، احتمال سره وضاحت وي نو بیا دا تعویل دی. بطور مثال
زمون چې کوم دی د نورو حضراتو سره دنیا کې ډېر جماعتونه دي، اختلافات یو اختلاف د عقیدې وي، یو اختلاف د فروع وي. مقدمه د شامي ذکر کړی دي کوم چې اختلافات د فروع دي. نو موږ وایي زمونږ د فروع کې چې کوم عمل کوو دا صحیح دي، احتمال د خطا شته، او کوم چې زمون خلاف دي نو هلته وایو دا نور حضرات خطا دي، احتمال د صواب شته. فروع کې دا مسله دي، فروع کې دا مسله چې موږ خپلې خبرې ته وایو دا چې کوم دی صواب او حق دی، بیا پکې احتمال د خطا شته. فروعي مسائل داسې دي، او کوم چې نور حضرات دي خلاف مثال په طور یو مذهب د بل سره خلاف وي، د بل د بل سره خلاف وي، نو هلته بیا دا وایو چې دوی خطا دي، احتمال ورپکې د صواب شته. دا احتمالات دي. او هر چې اختلاف د عقیدې دی هلته بیا احتمالات کار نه کوي. اختلافات د عقیده کې بیا موږ وایو یقینا زموږ عقیده ټیک ده، او کوم چې دا نور حضرات یقینا خطا یې عقیده کې بیا دا نشي ویلی چې زه دې خطا یم، چې خطا یې خو د ایمان نه وشي. عقیدوي اختلافاتو کې بیا مسله دی چې هر سړی کومه عقیده ساتي نو هلته به دا وایي چې یقینا زه په صواب او زه په حق یم، او کوم چې زما خلاف دي نو دا خطا دي. اوس عقیدې ته وګورو، هلته ته یقینا بیان کوي چې زه په حق یم، دې ته تفصیل. او کوم چې فروعي اختلافات دي نو هلته بیا څه وایو؟ هلته بیا دا وایي چې موږ په حق یو، خو احتمال د خطا پکې شته. او کوم چې ستا مخالف دي یعنې چې خطا دي خو احتمال پکې د حقیقت هم شته، نو دې ته ویلی شي احتمال. نو کوم چې ته بیان کې په یقینیت سره هغې ته تفسیر وایي، او چې ته کوم بیان کې په احتمال سره هغه ته بیا تعبیر وایي. پنځم بعضې حضرات فرق دا ذکر کوي، ته د یو لفظ وضاحت کې نو وګورو، که ته د دې لفظ د مفهوم وضاحت کې چې دا لفظ مفهوم د ده نه څه فهمېږي، د لفظ د مفهوم چې کوم څه فهمېږي د هغه وضاحت کې نو دا تفسیر دی. مفهوم د لفظ وضاحت کول دا تفسیر دی، او د هغې نتیجه او د هغې مصداق بیانول بیا تاویل دی. مفهوم د لفظ د دې وضاحت کول دا تفسیر دی، او د هغې نتیجه او مصداق ذکر کول بیا دا تاویل دی. لہذا د ابو عبیده رایه دا ده چې د تفسیر او د تاویل په منځ کې فرق نشته، دواړه یو شی دی. او څه حضرات پکې فرق ذکر کوي نو بیا ته بیانول چې دا پنځه فرقونه ورپکې دي. خو تفسیر دی نو هم معتبر دی، او که تاویل دی نو هم معتبر دی. دا دواړه صحیح دي او دواړه معتبر دي. دې ته ورته یو درې ټکي نور استعمالیږي. تحریف ورته وایي، تحویل ورته وایي، تغییر ورته وایي. که ته ورته تحریف وي او که ته ورته تحویل وي او که ته ورته تغییر وي، دا هر یو چې کوم دی مردود دی. ښه چې هر کله چې دا مردود دی نو وضاحت بیا څنګه کوو؟ نو تفسیر وضاحت دی وکړو چې هغه خو معتبر دی. تاویل که څوک حضرات فرق نه کوي خو مکې معنا، او چې څوک یې فرق ذکر کوي نو بیا تاویل د دې پنځو فرقونو په بنیاد باندې بیا د تاویل معنا کوی شي. صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله و سنت رسوله. یا بد تعبیر مانا کہ صرف الکلام عن الظاهر، کلام د ظاهر نه اړي، ظاهر د کلام واړو الى احتمال، دا سه احتمال د بوزي چې غیر مخالف لکتاب الله و سنت رسوله، هغه خلاف د قران او د حدیث دا نه دی. ظاهر نه خبره بل طرف ته واړي، دا مطلب بیان کې خدا سے مطلب بیان کې چې هغه خلاف د قران د نورو نصوص سره د احادیث سره ټکراو نه دی. دا سه تعویل او احتمال بیانول دې ته تعویل وایي، دا معتبر دی.
اوس د دې په مقابل کې چې کوم تحریف دی بیا د هغې معنا د صرف الکلام عن ظاهر الی احتمالین کلام د ظاهر نه واړه داسې احتمال ته خو مخالف لکتاب الله و سنت رسوله هغه د کتاب الله هم خلاف وي هغه د سنت رسول الله هم خلاف وي مخالف لکتاب الله هغه مخالف د کتاب الله هم او مخالف د سنت رسول الله هم لہذا داسې چې کوم دی تذکرې کول دې ته موږ تحریف وایو دې ته موږ تبدیل وایو دا مردود دنیا کې ډېر چې کوم دی محرفین ډېر چې کوم دی متغیرین قرآن کې دا د ځان نه ټکي نه ایستل انشاءالله ډېر دوی نه به داسې راشي مسایل به هلته درښیو په زوره په قرآن کې یو څیز ورنه ایستل دې ته موږ تحریف وایو دا حرام دی هلته موږ لومبې د قرآن ترجمه ذکر کړو د هغې وضاحت ذکر کړو اوس د هغې نه بعد دا کومه مسله چې پکې چا نه ایستې ده نه آیا دا مسلې څنګه ده د دې ځای نه معلومېږي که نه معلومېږي که نه تحریف بطور مثال پرون د صورت فاتحه وې د الله جل جلاله پنځه صفتونه مو بیان او په مقابل کې د بنده هم پنځه صفتونه نو تحریف څه وي ګوره دلته چې کوم د الله پنځه صفتونه دا ذکر شول د پنځپیر کې ثابت شو په دې کې چې پنځپیر دی دې ته موږ حماقت وایو دې ته موږ تحریف وایو داسې مطلب بیانول حرام دي دا خلاف دی د قرآن یعنی چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان او ثقیلتان فی المیزان وګوره په دې کلمه کې پنځه ټکي دي پنځپیر کې ثابت تحریف نور وایي څه تحریف نور وایي څه که په دې کلمه کې پنځه ټکي دي خو که فرعون کې هم پنځه ټکي دي بیا به تاسو وایي دا فرعون هم زما خیال دی چې بیا پنځپیر نو بهر کې محترم دا د الله کتاب دی دا صدق نه دی چې ګینه یو سړی یو طرف ته راکاږي او بل سړی بل طرف ته راکاږي نه چې څنګه الله کلام دی څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او شریعت نقل دی هغه سی بیان کوه بیا که ته خپل خرافات وایي هغه د خپل طبیعت دی څوک یې دله مني او کې نه مني خو په قرآن کې خپل خرافات نه ایستل دا تحریف دی د دې خبرې مقصود هم دا چې تا تفسیر وپېژندو تفسیر به څنګه کوې تعویل دې وپېژنده تعویل څه ته وایي او تحریف دې هم وپېژندو تحریف حرام دی په قرآن کې داسې ټکي نه ایستل لږ مخکې مضمون دا روان دی ولا تشترو بآیات الله ختم دې وکړو په ختم پیسې اخیستل حرام دی لکه د دې د دې سره څه مناسبت دی تفسیر د هغې سره مناسبت نشته دا په خپل ځای باندې یو مضمون وي او مسله دې په خپل ځای باندې ده نه لګېدلې خو دي بلفونه خو لګېدلي به نه ده راوړې ښه جي خبره مو دا ذکر کوله چې تحریف او تبدیل او تغییر دا حرام دی په قرآن کې د الله په کتاب کې به د ځان نه ټکي نه راباسي لہذا اصطلاح کې دا تحریف څه ته ویلی شي صرف الکلام عن ظاهر الى احتمالین ظاهر نه کلام واړه داسې احتمال تا چې مخالف وي د الله د کتاب او د سنت د پیغمبر سره خلاف وي دا تحریفات وي دا منوي
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. په قرآن مقدسه کې څوک د خپل رائے نه خبرې کوي او د خپل فکر نه پکې روان د ځان لپاره جهنم کې ځای برابر او سره روایت کې سره داسې هم من قال في القرآن برأيه قرآن کې د خپل فکر او د رائے سره رواني فاصواب نه پیغام پیدا شوی ورته شي خدمت او صحیح شو اوس پک دې صحیح شو من قال في القرآن برأيه فأصاب خپل رأي او د خپل فکر نه په قرآن کې خبرې کوي او دا خبره دي صحیح هم وي او د خپل رأي دې وکړه بیا هم فليتبوأ مقعده من النار جهنم کې د ځان د ځای برابر د خپل ځان نه به د قرآن داسې تحریفات نه کوي داسې تعبیرات به نه کوي چې په قرآن کې د خپل رأي مطابق چلي لہذا دیمه خبره مو ذکر کوله فرق د تفسیر او د تعبیر او د تغییر په منځ کې چې کله تا صحیح تفسیر هم وپېژندو او غلط وضاحت هم وپېژندو اوس اقسام د تفسیر وپېژنه درېمه خبره ذکر کوو اقسام د تفسیر چې د تفسیر اقسام ذکر کېږي نو شپږو طریقو باندې د قرآن تفسیر او وضاحت کوي شي لومبه تفسیر د قرآن د په قرآن سره قرآن مقدسه یو ځای کې مضمون ذکر کړي بل ځای کې د هغې وضاحت وي نو ته د یو ځای وضاحت په بل ځای باندې کولی شي خو لیکن دا خبره به هم ځان سره یاد ساتي چې د قرآن تفسیر او وضاحت چې د قرآن الفاظ او د قرآن تراکیب دا په دوه قسمه دي څه داسې دي چې هغه تشریح ته وضاحت ته هیڅ ضرورت نه هر هغه سړی چې هغه په عربی پوهېږي نو دغه مضمون باندې پوهېږي بیا دغه تشریح ته ضرورت نه او دویم قسم داسې وي چې هغه کې ته تحقیق کول غواړې هغه قابل د تحقیق وي مطالب او معانی پکې پراته وي اوس به د هغې وضاحت کې نو بیا ورته تفسیر وایي بیا دغه تفسیر چې ته ذکر کړې د قرآن مقدسه نو کله د قرآن تفسیر وي په قرآن سره کله د قرآن تفسیر وي په احادیثو سره د پیغمبر په اقوالو سره او کله د قرآن تفسیر وي په اقوالو د صحابو سره او کله د قرآن تفسیر وي په اقوالو د تابعینو سره او کله د قرآن تفسیر وي په لغت عربي سره او شپږم کله تفسیر وي په عقل سلیم سره فجړو به چې کوم تفسیر دی د قرآن وضاحت په قرآن سره یو ځای کې اختصار وي بل ځای کې د هغې د چې کوم دی وضاحت وي نو ته د هغه ځای وضاحت بل ځای باندې کولی شي ځکه یو صاحب فرمایي قرآن ز قرآن پرسه بس د قرآن وضاحت په خپله د قرآن نه ګور یو ځای کې اجمال دی بل ځای کې به د هغه بیان کړی وز کسی که اتش زده اندر هوس او د هغه چا نه د قرآن د تفسیر او معنا تپوس کوه چې د هغه په ډکې د قرآن مینه وي د قرآن چې کوم دی لمبې بلي هغه په قرآن پوهېږي بیا دغه چې قرآن کریم د یو ځای تفسیر په بل ځای باندې کوي نو کله داسې وي چې متصل وي متصل وضاحت راغلی وي او کله داسې وي چې منفصل وي جدا راغلی وي کوم چې متصل راغلی په طور مثال قرآن کې الله فرمایي کلوا واشربوا د مسیباره کې مضمون روان کلوا واشربوا رمضان د خوراک څښاک کوئ شي حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې د شپې خوراک څښاک کوئ شي چې تاسو ته سپین مزې ښکاره شي یتبین لکم الخیط الابیض اوس د سپین مزې نه څه مراد دکې ابهام د سپین مزې نه څه مراد دی بعضې صحابه خطا شو
عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه یو تور مزید یو سپین مزید دوانه د بالغ لاندې ایږي او سحر خوراک کوي د پېشمني او هغه تارونو ته ګوري یره چې دا دونه رڼا خو نه ده شروع شوې چې د سپین او د تور پته ولګي لا دونه رڼا خو شروع شوې نه ده دا خو الله دا رڼا راخوره شي چې مثال موږ لمونځ وکړو د جګې نه بعد دونه رڼا چې ته پکې تاري دي خو دومره چې رڼا شي هغه دا معنا ذکر چېرې د تارون ته دی کتل او خوراک دی کوو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تاسو کو چې دا خو تور او سپین مزه چې ښکاري نه هغه خو ډېر انتهایي رڼا یي او ډېر ناوخت دی نبی کریم علیه السلام ته فرمایي د دې نه دا مراد خو نه دی نو الله من الخيط الابيض د دې تفسیری ذکر کو خيط الابيض دا مفسر دی تفسیری ذکر شو من الفجر دا من الفجر ټکی دا تفسیر دی دغه خيط ابيض د پر او د غیب وجود متصل دی ورسره کله تفسیر داسې راشي چې هغه متصل وسره ذکر دی من الخيط الابيض چې کوم دی من الفجر ټکی راځي او کله داسې وي چې د یو ځای تفسیر بل ځای کې راغلی خو اتصال سره دی انفصال سره مفسر په یو ځای کې دی مفسر بل ځای کې دی انفصال سره د هغې وضاحت راغلی وړاندې صورت کې مضمون روان دی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم الله مضمون ذکر کوي چې د زنانو نه بد عملي وشي نو بیا فرمایي تاسو په دې باندې ګواهان مقرر کړئ او دا په خپلو کورونو کې بند دي کوي کومه زنانه چې بد عملي دې نه وشوله په کوټه کې بنده کړه تر دې پورې چې یا خو دا مړه شي او یجعل الله لهن سبیلا یا ولا الله سلار مقرر کړي اوس دا یجعل الله لهن سبیلا دلته د هغې وضاحت نشته بیا د سورة نور کې د هغې وضاحت دی الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما او یجعل الله لهن سبیلا د دې مفسر دپاره تفسیر هغه سورة نور کې ذکر دی چې الزانیة والزاني د مفسر په یو ځای کې دی مفسر په بل ځای کې دی کله مفسر او مفسر منځ کې انفصال وي فاصله پرون دې خبره کوله الذین انعمت علیهم انعمت علیهم دا منعم علیهم دکې ابهام دی چې دا دي څوک انعمت علیهم دا منعم علیهم دي څوک نو د دې وضاحت په انفصال سره وړاندې را روان من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هغه مفسر دی دپاره د دې مفسر نو کله مفسر او مفسر په منځ کې انفصال وي ابهام په یو ځای کې وي او تشریح وضاحت دا په بل ځای کې انفصال سره هم راغلی همدارنګې په دې لومړۍ پاره کې مضمون را روان دی آدم علیه السلام واقعي ذکر کېږي بیا چې کوم دی الله فرمایي فتاب علیه ما پرې رجوع د رحمت وکړه او څو کلمې مې ورته وښولې هغه کلمې دلته نه دي ذکر دا کلمې سوې ده دا روس په بل ځای باندې ذکر کېږي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین مفسر په یو ځای کې دی مفسر په بل ځای کې دی په مابین د مفسر او د مفسر کې جدایي د یو د بل نه چې کوم دی دا جدا دي او بیل لہذا تفسیر د قرآن په قرآن مقدس سره دا کله متصل وي او کله منفصل وي په دې باب باندې چې د قرآن مقدسه تفسیر په قرآن سره شوي د مفسرینو حضراتو مختلف ذوقونه وړاندې زمانه کې په دې کې یو تفسیر د ابن حزم د هغه په شان کې نقل دی چې د تفسیر لیکلی دی او تفسیر کې صرف تفسیر د قرآن په قرآن سره کړی او تقریبا اوس دا داسې ډېر شایع نه دی نایاب دی په دې باب کې چې دویم تفسیر دی هغه د مدینې منورې یو عالم دی محمد امین ابن محمد مختار هغه تفسیر دی اضوء البیان په تفسیر القرآن بالقرآن
دا د مدینې منورې عالم دی، اوس نږدې زمانه کې هغه په دې باندې تفسیر لیکلی دی، اضواء البیان په تفسیر القرآن بالقرآن. نو دا تقریبا عام دی او شایع دی، او دا مخکینی چې کوم د ابن حزم نقل دی نو دا تقریبا اوس نایاب دی، کېدای شي بعض ځایونو کې خو داسې عام شایع نه دی. دا دوه تفسیرونه زما په ذهن کې دا دي چې هغه په دې موضوع باندې شته چې هغه تفسیر د قرآن صرف په قرآن سره شوی دی. دویم چې کوم تفسیر د قرآن دی دا په اقوالو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن تفسیر او د دې وضاحت څنګه کړی دی، دا د قرآن مقدسه د آیاتونو نه هم معلومیږي چې دا د پیغمبر علیه السلام یو مستقله ذمهواري ده. الله فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. الله فرمایي ما قرآن دا نازل کړی دی لتحکم بین الناس چې ته د خلکو منځ کې په دې فیصلې وکړي، ته به د هغې تشریح کې د هغې وضاحت به کې خلکو منځ کې فیصلې به کې د قرآن تشریح پیغمبر څنګه کړي د هغه شانتې به ته تشریح کې. دا دویم نمبر دا تفسیر دی چې تفسیر د قرآن په حدیث باندې. دارنګه الله فرمایي انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. انزلنا الیک الذکر، موږ تا ته قرآن نازل کړی لتبین للناس چې دې خلکو ته بیان وکړي. لتبین للناس بیان د پیغمبر علیه السلام ذمهواري ده، لہذا دا ذمہواری اللہ پیغمبر ته سپارلې ده چې د قرآن ته تشریح وکړي، ته بیان وکړي. دویم هغه تفسیر دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بیان کړی. همدارنګه الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم. الله دا زما احسان دی په تاسو باندې چې تاسو ته ما پیغمبر در ولېږو، هغه تاسو ته زما آیاتونه بیانوي او د هغه تعلیم درکوي. آیاتونه هم تاسو ته بیانوي او سره د هغې تاسو له تعلیم درکوي. نو دویم تفسیر د قرآن په اقوالو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې نبی کریم علیه السلام کومه تشریح نقل ده دا معتبر تفسیر. دریم تفسیر د قرآن دا په اقوالو د صحابو باندې. وجه دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه د هغه دي چې دوی پیغمبر علیه السلام لیدلی دی، د قرآن نزول زمانه دوی حاصل کړې ده، دوی قرآن د پیغمبر نه زده کړی دی، لہذا پیغمبر یې وکتو، قرآن نزول یې وکتو او دا هغه چا نه چې په چا قرآن نازل دی د هغه نه زده کړه وکړه، د پته لګي په قرآن دا خلک پوهېږي. په قرآن دغه خلک پوهېږي صحابانو. دریم تفسیر د قرآن دی په اقوالو د صحابو باندې. د دې وجې نه یو تابعی دی عبدالرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی، دے تابعی دے صحابہ حضرات دی لیدلی دی، نو د صحابو هغه ژوند او د صحابو هغه کردار دې داسې بیانوي. كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وی د صحابو دا شانو چې دی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زده کړه 10 آیات د پیغمبر نه د 10 آیاتونه چې زده کړه صحابه وو نو لم یتجاوزو، مخکې به دوی نه کړل. صحابه دا شانو چې 10 آیاتونه به د پیغمبر نه زده کړل نو بیا به دوی مخکې نه ښودل د دې 10 آیاتونو نه حتی یعلموا ما فیها، حتی یعلموا ما فیها، چې دوی دا معلوم کړي چې په دې کې څه دي من العلم والعمل، په دې 10 آیاتونو کې څومره علم پروت دی، هغه علم د پیغمبر نه زده کړي، بیا په هغې باندې عمل هم وکړي چې په دې عمل خلک څنګه کوي. دا تابعي د صحابو حال دا ذکر کوي چې صحابه حضرات داسې وو چې دوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه به 10 آیاتونه چې زده کړل نو لم یتجاوزو، د هغه 10 آیاتونو نه مخکې دوی نه ښودل، مخکې به نه تلل. حتی یعلموا ما فیها من العلم والعمل، تر دې چې دوی ځان پوهېږي چې په دې 10 آیاتونو کې څومره علم دی، هغه علم دوی زده کړي او بیا په هغې عمل هم وکړي. نو چې دا به زده کړل بیا به دې نه مخکې دوی لاړل.
دا بیا زده کړو بیا به د دې نه مخکې لاړل. لهذا چې یو سړی د پیغمبر نه لس آیتونه زده کوي، یو د هغې علم حاصلوي، یو په هغې عمل هم کوي، نو په قرآن باندې دا خلک پوهېږي. دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه هم نقل دی او د حضرت عثمان ذی ذورین نه هم نقل دی. دویمه دا ده چې عبدالله ابن مسعود صاحب د پیغمبر علیه السلام یو شاګرد رشید دی او د نبی کریم علیه السلام سره ډېر ملازم پاتې شوی دی، بلکې دې ته ویلی شي صاحب الوساده، صاحب السواک والوساده. هغه سړی چې پیغمبر علیه السلام پسې به مسواک ګرځو او پیغمبر علیه السلام ته بیا بالغ ایښوده. نو څوک چې چا پسې مسواک ګرځي او د هغه پسې پیزار ګرځي او د هغه ته صادر او د هغې بالغ برابري دا انتهایي د قرب وي. عبدالله ابن مسعود صاحب داسې سړی چې د پیغمبر علیه السلام خادم و، د هغه نه قرآن زده کړی دی او بیا داسې فرمایي د قرآن ما د پیغمبر نه داسې زده کړی چې انا اعلم فی من نزلت و این نزلت، چې قرآن فی من نزلت د چا په شان کې نازل دی و این نزلت په کوم ځای کې نازل دی، چې قرآن په کوم ځای کې نازل دی د چا په شان کې نازل دی دا ټول ماته معلوم دي. دا مې د پیغمبر نه داسې زده کړي دي فی من نزلت و این نزلت، دا خو زما علم دی. ولو اعلم احدا، عبدالله سے فرمائی کہ چرے ما تا داس یو کس معلوم وے چی اعلم بے کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب بانی اغا زمان خپوئی او دغا سڑے چی دا اللہ پا کتاب بانی خپوئی او تنالہ المطاع یا لآتیتوه او آغا تا دا سورلے رسیدل کی گی چی پا سورلے او تا سوگزان رسوی زب آغا لدل ما با دا آغا قرآن ازدہ کرے خپل ځان ذکر کئی چې ما خو د پیغمبر علیه السلام نه قرآن داسې زده کړی دی چې فی من نزلت او این نزلت، هغه کس راته معلوم دی چې د چا په شان کې نازل دی او په کوم ځای کې نازل دی. دا خو زما ده. اوس د دې نه وړاندې که چېرې ما ته داسې کس معلوم وي چې اعلم بکتاب الله، د الله په کتاب باندې زما نه ښه پوهېږي، داسې کس ما ته معلوم وي او هغه کس هم داسې وي چې هغه ته په سورلۍ باندې رسېدل کېدی شي، یو سړی ورځي نو ورتلی شي تناله المطاع یا لآتیتو، هغه ته سورلۍ باندې رسول کېږي نو ما به هغه ته ځان رسولی. صحابو ته قرآن داسې زده و چې هر کله قرآن ورته داسې زده و نو تفسیر هم د صحابو حضراتو معتبر دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په شان کې دا دي چې سورت بقره د په 8 کاله کې زده کړې. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 8 کاله کې سورت بقره زده کړې. نو په 8 کالو کې چې د سورت بقره زده کوله نو پته لګي چې یوازې الفاظ خو نه و، د هغې مطالب او معاني ورسره زده کوله. نو چې په 8 کاله کې سړی یو سورت وایي نو د به پکې څومره علم حاصل کړي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان الرجل اذا قرأ البقرة والقرآن جد فی اعیننا، چې کوم سړي به سورت بقره ولوستله دا به زموږ په نظر کې ډېر لوی سړی وي لکه ده د سورت بقره زده ده. چې کوم سړي به سورت بقره ولوسته دا به زموږ په نظر کې ډېر لوی سړی چې سورت بقره به ده قرآن به ویلو، دا به زموږ په منځ کې ډېر معظم و ته قرآن به ویلی. نو قرآن ویل چې دا معظم ګرځېده خو پته لګي چې په دې کې دوی څه زده کول. لہذا هر کله چې دوی قرآن په دې انداز باندې زده کړی دی نو 3 نمبر تفسیر د قرآن دا دی په اقوالو د صحابو باندې چې دوی د قرآن څنګه تشریح کړی. یا لږ وضاحت داسې وایي صحابه حضرات چې دوی د قرآن تشریح کړي دا او دا ټول په یو تفسیر متفق وي. خبره ده او که چېرې داسې وي چې اختلاف راشي نو وګورو آیا دغه ځای باندې تشریح قرآن په خپله کړې ده یا د دغه ځای تشریح پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړې ده او په صحیح سند باندې ثابت ده. نو که قرآن تشریح کړي وي هغه معتبر ده، صحابي خبره معتبر دی نه ده.
یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه په صحیح سند ثابت وي چې پیغمبر د دې تشریح په دې انداز کړی او صحابي په بل انداز خبره کوي د پیغمبر علیہ السلام خبره معتبر ده یا د خبره معتبر نه ده لہذا او کله اختلاف پیدا شي د عام اصول ته کته شي چې عام شریعت څنګه ده یا هغه انداز باندې وچي درې تفسیر د قران د اقوالو د څلورم چې د اقوالو د تابعین باندې تابعین هغه حضرات دي چې د صحابه حضرات دي دلیل او ایمان راوړي په ایمان باندې مړي د دوی تفسیر معتبر دی ځکه پیغمبر علیہ السلام د دوی د زمانه د خیریت گوی ورکړی د تابعین تفسیر او اقوال معتبر دي ولی پیغمبر علیہ السلام د دوی د زمانه د خیریت گوی ورکړی او فرمایلی دي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم بیا چې بس رستو را روان دي دا تابعین حضرات چې پیغمبر وته خیر القرون ویل پته لګي پدې کې خبره کوي نو د دوی خبرې هم معتبر لہذا دا د خیر القرون خلق دي او د خیر القرون په اعتبار باندې کداغه تابعین حضرات تشریح کی تشریح معتبر ده بیا دې کې وضاحت دی چې د تابعین کوم تفسیر او وضاحت کړي دي وګورئ د پیغمبر علیہ السلام د صحابه د تفسیر سره موافق جو ټیک ده کته غزه کې د پیغمبر علیہ السلام او د صحابه نه نقل نه راغلی او تابعی د وضاحت کوي د نور شریعت سره ټکراو نه دی ټیک او کدا سی وی چې دغه ځای باندې تشریح د پیغمبر نه نقل وی یا د صحابي نه نقل وی لاندې چې کوم د تابعی او خبره کوي خدایي سره موافق نه بیا د پیغمبر خبره معتبر ده د صحابي خبره معتبر ده تابعی خبره به رسو ده خو چې دا ټکراواله نه نو د تابعی تفسیر او په خبر ځای باندې دا معتبر ده پینځم تفسیر چې کوي شي دا په لغت عربي سره کوي شي معنا دا ده چې قرآن دا عربي الفاظ دي ته د یو ټکي وضاحت کې نو دا عرب په خپل محاوره کې دوی په خپل لغاتو کې دا ټکي څنګه استعمال کړي دي څنګه چې د عرب لغاتو استعمال د قرآن هم اقصی لغت عربي دی په هغه انداز باندې ته تشریح کوي شي کوم چې عام محاوره کې ټکي استعمالي اوس که د هغه محاورې نه خلاف شي یا معتبر دی د دې باوجود لغت عربي سره تشریح د امام احمد ابن حنبل رحمه الله تفسیر په لغت عربي سره د دې نه انکار کوي او زموږ امام محمد ابن حسن شیبانی تفسیر د قرآن په لغت عربي سره مکروه ګڼي امام محمد سے بتا مکروه ہوئی احمد ابن حنبل رحمه الله ته ممنوع ہوئی لیکن عام حضرات اغوی د اقوال و تعویل ذکر کی اغوی فرمائی چرا لغت عربی من حیث لغت عربی خو قط لحاظ د سیاق سے باقنا قط لحاظ د نور مضامیننا دا سی تفسیر بے عمل او کدغه لغت عربی هغه باندې وضاحت وکي خودت د قرآن مخ کې رسو تمام احوال ته وګوري بیا تفسیر ټیک دی دا یو لغت عربی دی په تشریح کې په دغه لغت باندې به صحیح دی او کله لغت عربی خلاف د تفسیر کې نو به مردود دی په توري مثال دا غي مثال وای لګروس چې کوم د حضرت موسی علیه السلام واقعه روانه ده قوم دا غینه مطالبه وکړه یره چې وبنشت و اذ استسقى موسی د موسی علیه السلام د قوم مطالبه وکړه د وبو ضرورت ده الله فرمای فقل نضرب بعصاك الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر عام حضرات سبانه کې اضرب بعصاك ابصار اول او د کاڼي په راواچو د دې نه به رواني شي لہذا قوم ته بدی وبملوش او شریعت کې تاسو خبرې ته چیرته امسا کاڼي ته راواچو او دا غي له بجاری کیږي دې ته موږ معجزه وایي معجزه وی دي ته چې دا خیر کې عادت وی عادت کې داسې نه د عادت خلاف وي خبره راشي
لہذا دا معجزه ده او شریعت یې مني مګمن. لیکن هغه حضرات چې هغوی د معجزو نه انکار کوي او دا هغه فتنه ده چې کوم انکار د احادیثو نه کوي، ډېرو خبرو نه چې کوم د دوی انکار کړی و، فتنه د منکر حدیث چې کوم ته وایي. بیا دنیا کې داسې مختلف خلک دوی پیدا کړي دي غیر مسلم او د هغوی په سلالچ باندې هغوی دې دپاره چې د مسلمانانو منځ کې شکونه او شبهات پیدا کړي، څوک یو قسم ته بوتلو، څوک بل قسم ته بوتلو، او په هغې باندې چې کوم دا فتنه ده د انکار حدیثو. حضرت شیخ محترم چې کوم دی مولانا شیخ سرفراز خان صاحب هم پې لیکل کړي دي او پښتو کې اکرم الانیس چې کوم کتاب په اصول حدیث باندې لیکلی دی نو په هغې باندې هم ما لیکل کړي دي چې کوم منکر حدیث او د هغې بیا شبهات او جوابونه. بیا دا فتنه شروع شوې د کوم ځای نه او څنګه را روانه. نو په دې فتنه کې مثال د هندوستان یو نمایه پکې سرسید احمد خان صاحب دی. نو سرسید احمد خان صاحب دی هم چې کوم دی د معجزاتو نه انکار کوي، معجزات نه مني، پردې مسلې نه مني، دارنګې چې کوم دی معراج جسماني داسې ډېرې خبرې چې کوم دی دې نه انکار کوي. نو یو پکې معجزات هم دي. اوس دغه ځای باندې چې دا خو د موسی علیه السلام معجزه وه چې امسا راواخله او دې کاڼي ته واچوه، د کاڼي نه به اوبه جاري شي او دی خو معجزه مني نه. نو دی ولګېد د خپله ځان نه پکې سیز جوړ کړو. وي دا قوم را جمع شو موسی علیه السلام ته یې ویل چې موږ تږي اوبه پکار دي. نو الله پاک موسی علیه السلام ته ویل چې قم د اوبه غواړي فقلنا اضرب، هغه د اضرب معنی کې اذهب، روان شه په دې غار کې بعصاک خپله امسا لګوه، امسا دې لګوه په دې غر کې ګرځه. موسی علیه السلام بوډا سړی دی، ته د قوم شپونکی ګرځه چې کوم دی کوم ځای کې دې اوبه پیدا کړي بیا به ورته وایې راشي دلته اوبه دي. بلکې راله خبره فقلنا موږ ورته اضرب اذهب، زه په دې غر کې بعصاک په دې خپلې امسا باندې امسا دې لګوه په دې غر کې ځه الحجره په دې غر کاڼو کې ګرځه، غر ته به وخېږي په دې غر کاڼو کې به ګرځي، چېرته به ونه چینه پیدا کړي بیا به دې قوم ته وایي چې راشي دلته چینه ده او بیا به هغوی خپلې اوبه وڅښي. دا د هغه معنا ده. اوس دا داسې بکواس یې کړی دی چې دا خلاف د لغت عربي نه دی. اضرب معنا خپله چې کوم دی وهل دی، ټیک ده چې په لغت عربي کې دا په معنا د ذهاب او تللو سره هم راځي، خو دلته چې کوم دی دا معنا مکمل غلطه ده. وجه دا ده چې لغت عربي کې کوم ځای کې اضرب معنا د ذهاب سره راځي، درسته فصیله کې فا راځي، هلته بیا فا راځي چې کوم دی او دلته خو فا نشته. دا د لغت عربي خلاف معنا دا د په خپل ځای غلطیه ده چې دی د معجزاتو نه انکار کوي، خو دلته دغه معنا هم په خپل ځای غلطه ده چې کوم د لغت عربي خلاف معنا ده. د قرآن تشریح د لغت عربي سره برابر دا هم چې کوم دی معتبر وي د جمهور په نیز باندې. شپږم تفسیر دی په عقل سلیم سره. اوس مو ذکر کوو مضمون چې من قال فی القرآن برأیه، قرآن کې د ځان نه خبرې کول دا ځان د جهنم کې ځای برابرول دي. پته لګي دا خو مردود دی. او بل طرف ته موږ دا تفسیر معتبر وایو. وجه دا ده چې په دې موضوع باندې قرآن کې هم ترغیب راغلی دی. قرآن دا فرمایي لیدبروا آیاته، الله امر کوي لیدبروا آیاته، دوی تدبر وکړي چې کوم دی په آیاتونو د قرآن کې، ولیتذکر اولو الالباب، عقل من خلق نصیحت کوي. لیدبروا مطلب څه شی دی؟ آیات کې به ته سوچ فکر کې، نو سوچ فکر دا استعمال د عقل سلیم دی. عقل سلیم سره وضاحت کول پته لګي معتبر. اوس هغه چې کوم حدیث کې راغلی نو د هغه حدیث مطلب دا دی چې یو سړی د خپل رایه برابر، د خپل خواهش برابر، قطع لحاظ د شریعت نه، قطع لحاظ د نصوص قرآنیو نه، قطع لحاظ د نصوص حدیثیو نه، د خپل خواهش او د طبیعت برابر د قرآن تفسیر کوي. اوس داسې تفسیر مردود دی. او کنه تمام شریعت مخې ته ونیسي، قرآن سیاق سباق مخې ته ونیسي، احادیث او شریعت مخې ته ونیسي او بیا پکې عقل سلیم استعمالوي، بیا ټیک دی.
ځکه قرآن په خپله فرمایي یدبروا آیاته چې په دې کې دې تدبر وکړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اوږدې ټکو باندې دعا کړې د عبدالله ابن عباس صاحب. عبدالله ابن عباس صاحب کشر هلک دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمات دی کله کول. پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. اللهم فقهه فی الدین، الله په دین باندې پوهه کړي. وعلمه التاویل، او دله تعلیم ورکړي تاویل. تاویل علم ورکول د تاویل څه شی دی؟ کوم دقل یدبرو دی کنه. نو ځکه د عبدالله ابن عباس صاحب نه دته ویلی شي فقیه، او دته ویلی شي رئیس المفسرین، حبر الامه، د امت لوی عالم. ځکه په دې تاویلاتو باندې پوهېده. کوم چې پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې علمه التاویل. عقل سلیم چې د شریعت سره برابر وي نو معتبر دی، او چې د شریعت خلاف وي نو هغه مردود دی. د دې په ضمن کې دوه قسمه مطالب نور هم د قرآن ذکر کوي شي. یو ته موږ ملحدین وایو، او دویم ته موږ مسائل سلوک وایو. ملحدین هغه خلک دي چې دوی په قرآن کې الحاد کوي، ظاهري خو په خپل خیال مطلب ذکر کوي، خو حقیقت کې د شریعت نه انکار دی. دې ته موږ ملحد وایو. مثال د صلات یو معنا ده، د زکات یو معنا ده، د غسل یو معنا ده، د اودس یو معنا ده. هغوی دا معنا نه اخلي. هغوی وایي غسل دې ته نه وایي چې ته په دې کې لامبه اوبه په ځان اچوه. غسل معنا ده چې کوم دی تجدید عهد. سار را پاسې دی یعنې چې زمونږ چې کوم دی بادشاه دی او امیر دی، ما د هغې سره عهد تازه دی، بس دا غسل وکړه. داسې د هر یو کار لکه دا معنا ته چا ښول، دا زمونږ یو امام دی غایب، هغه امام غایب موږ ته دا معنی راښیي. نو دې ته موږ ملحدین وایو. دا انکار د شریعت نه دی، دا کفر دی. دویم چې کوم مسایل سلوک ذکر کیږي، دا هغه مسایل چې کوم د قرآن نه مطالب او مفاهیم دی مستنبط کوي، خو د قرآن سره د شریعت سره ټکراو نه وي، بیا دې ته مسایل سلوک وایو. نو بیا دا ټیک ده. په دې کې بیا ځینې حضرات ډېر نه لري، ځینې پکې دومره دی. مثال په طور په دې کې چې کافي اندازه باندې ډېر بیان کوي، نو قاضي صلاح الله صاحب څه اندازې پورې بیان کوي، او بعضې موقعو باندې روح المانی بیان کی، او دغه شانتي سلوک باندې زیات چې کم دی بیزاوی بیان کی. او شاه اشرف علي رحمه الله خپل تفسیر بیان القرآن مستقله عربي حاشیه په دې باندې ذکر کړی. نو لهذا دا کم زینه چې داسې ان شاء الله بعضې موقعو کې باندې وایي چې داسې راشي چې د قرآن سره د ظاهري شریعت سره ټکراو نه وي، او استنباط د بعضې مسایلو وي، هغې ته سلوک وي، نو بیا دا معتبر وي. څلورمه خبره مو ذکر کوله اسرائیلي روایات. چونکې در اصل کې مسله دا وه چې قرآن مقدسه دنیا ته راغلی او دنیا باندې اسلام خور شو. نو څه کسان داسې وو چې هغوی مخکې غیر مسلم اهل کتاب وو، یهود دي، نصرانیان دي. لازمي خبره وه چې هغوی سره د خپل کتاب او د خپل دین علم هم، او دې خوا اسلام ته راغلی، مسلمان شو. نو قرآن او حدیث یې زده کړه. نو ډېر کله ته بیا هغه مخکینۍ قصې هغه د قرآن سره او حدیث سره یو ځای دی. نو ځکه دا اسرائیلي خبرې دا یو ځای شوې د قرآن سره، نو موږ دې ته اسرائیلي روایت وایو. او دغه اسرائیلي روایات په هغې اعتماد ځکه نشو کولی چې دغه خلکو خپل کتابونه تمام تحریف ګرځولي. هغه آسماني کتابونه که تورات دی او که انجیل دی، دا دوی محرف کړي دي، هغوی دین خپل ګډوډ کړی دی. نو چې هر کله هغوی خپل دین کې تحریف کړی دی، هغه خبرې نقل کړي، نو موږ ته پته نه لګي چې دا رښتیا دي که دروغ دي. آیا دا تورات دی که دوی د ځانه جوړ کړی دی، آیا دا انجیل دی که دا دوی د ځانه جوړ کړی دی، نو په هغه اعتماد نشي کولی. دا اسرائیلي روایات هغوی یو ځای کړي. نو څه خو داسې دي چې دا د دغه خلکو علما وو. په دوی کې بیا ډېر نمایان چې کوم دی کعب الاحبار دی. کعب الاحبار
دا د پیغمبر علیه السلام زمانه کې موجود و. دې ته محضرني ورته وایي. د اسلام د وړاندې زمانه کې مو، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مو، خو د نبي علیه السلام په زمانه کې ایمان نه دی راوړی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې به د مسلمان شو، ایمان یې راوړ. او څه حضرات دا ذکر کړي لکه کوثري ذکر کړي دي. عبدالله ابن عباس صاحب نه تاسو کو چې ته خو د مخکې نه موجود وي، پیغمبر علیه السلام دنیا کې و، نو تا ایمان ولې نه راوړ؟ چې اوس تا ایمان راوړ، ستا په دې ایمان باعث څه و؟ ده وایي زما پلار لوی عالم و د یهودیانو، خو چې کله هغه بوډا شو، هغه داسې کار وکړو چې د خپل کتابونه دا را جمع کړه. هغه وخت خو دا په لاس به لیکل کېدل، او دا غونډې بند کړه او د پاسه پې مهر ولګو. او ما ته یې وویل بچیه زه ستا پلار یم، او ته مې بچی زه د خپل پلارولۍ په دې نسبت تاله قسم در کوم چې دا کتابونه به نه ګورې. او یوه نسخه د تورات ما د لیکلې وه چې بچیه دا به ګورو، په دې به عمل کوي. نو ما به صرف هغه کتل، او دا چې کوم پلار رانه منع کړي وو هغه ما نه کتل. دې خو اسلام په دنیا کې خور شو چې کوم دی ډېر په ترقۍ روان و. نو زه شکي شوم که دا اسلام حق وي نو ولې زه د حق خلاف چلېږم؟ هسې نه چې دا کوم پلار ما ته څه پرېښي دي او د دې نه اخوا نورې خبرې پلار نه پټې کړي وي. نو ما د پلار هغه وعده ماته کړه، او هغه کتابونه چې کوم زما نه بند کړي وو ما هغه راکولاو کړه. نو چې ما هغه مطالعه کړه، په هغه کې د پیغمبر علیه السلام صفات، د قرآن حقانیت، د صحابه واقعات، دا ټول پکې ذکر. نو چې دا پکې ذکر نو به زه مجبوره شو ایمان ته راوړم. نو دا د حضرت عمر صاحب په زمانه کې بیا مسلمان شوی. بیا وړاندې آیا د ده خبرې معتبر دي که نه؟ چونکې د یهودي عالم دی، هغه خپل دین ورته هم زده و، دی خو مسلمان شو، قرآن شریعت یې هم زده کړو. نو کله د قرآن حدیث په بیان کې به هغه مخکیني خبرې هم کله نقل کړي. نو داسې خبرې اسرائیلي خبرې د قرآن حدیث سره دوی د وجې نه خلط شوی. آیا د خبره معتبر ده؟ نو ځینې حضرات فرمایي لکه د کوثري دا د مصر یو عالم دی، د هغه رایه دا ده چې حضرت عمر صاحب د ده خبرو نه ډېر اعتبار نه ورکوو، او داسې نور حضرات هم په ده بیا ډېر اعتماد نه کوو. کله چې عمر صاحب بیت المقدس جوړوو، نو بیت المقدس جومات دی، دې سره خواته یو غټ کاڼی دی، دې ته صخره بیت المقدس وایي. دا صخره بیت المقدس په خپل ځای یو محترم ځای دی، او خاص کر یهود د هغوی کافي تعظیم ساتي. حضرت عمر صاحب ملګرو سره مشوره وکړه چې دا جومات د بیت المقدس د دې صخرې د کاڼي نه مخکې جوړ کړو که وروسته جوړ کړو؟ نو مختلفې رایې ورپکې وي. نو کعب الاحبار ورته وایي چې وروسته یې نه جوړ کړه. چې هغه ورته وایي وروسته یې جوړ کړه، نو عمر صاحب ورته قهر شو، وایي د یهودۍ بچي اوسه پورې بله ستا په ذهن کې هغه یهودیت پروت دی، مخکې به یې جوړ. مطلب دا دی چې دا جومات د صخره بیت المقدس نه وروسته راشي، نو کاڼې ته نه مخکې راغلی. نو که په دې جومات کې هم ولاړې خو دا کاڼې مخکې د هغه تعظیم به کېږي ورسره. نو عمر صاحب د هغه رایه ونه منله، وایي زه به ترې مخکې جوړم چې د کاڼي تعظیم کې نه وکړ شي. نو څه حضرات فرمایي چې په دې باندې صحابو حضراتو داسې ډېر اعتماد نه کوو، خو بهر کې اسلام یې راوړی دی، مسلمان دی. زموږ خبره په دې کې وه چې ده هغه روایات نقل کړي دي، نو دې وجې نه اختلاف راغلی. دا تقریبا اسرائیلي اقوالو کې بنیادګر سړی دی. دویم په دې کې چې دی نو هغه وهب ابن منبه دی، دا د یمن باشنده و. منبه د ده پلار دا د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د ایمان راوړی دی، او بیا دا زوی د هغه وهب دی معشوم دی، او د صحابو نه بیا د علم حاصل کړی دی. چونکې دی د یمن باشنده و، د هغې سره چې څنګه اسلام یې زده کړی، قرآن یې زده کړی دی، نو د دې اهل کتابو نه هم علم حاصل کړی دی. بلکې ده به په دې باندې ځان باندې فخر کوو چې دوه لوی علما د یهودیانو کعب الاحبار او عبدالله ابن سلام صاحب، زه د هغه دواړو جامع یم، د هغه دواړو علوم ځان سره جمع کړي دي. نو د یهودیانو د دوه علماو علم د کعب الاحبار او د عبدالله ابن سلام صاحب د هغې دواړو علوم ځان سره جمع کړي دي. نو جامع بین العلمین هم یم او قرآن حدیث باندې هم پوهېږم. نو د دې وهب ابن منبه نه بیا ډېرې قصې هم داسې نقل. یو خو په دې کې نمایه دا خلک دي.
دویم هغه حضرات صحابه دي چې هغه د لیکلو او لوستلو والا اسلام دنیا ته خور شو، فتوحات رال، نو دوی د هغوی بعضې کتابونه هم کتلي دي. څه د هغوی نه پکې اقوال نقل دي، او په دې کې بیا عبدالله بن عمر بن عاص صاحب دا نمایه او پیش دي. عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا لیکلو لوستلو والا صحابي و، لیک پړنې والا سړی و. نو د غیر مسلمو کتابونه هم سټډي کړي دي، اهل کتابو کتابونه هم سټډي کړي دي، او دې خوا چې کوم دی صحابي دی مسلمان اسلام باندې هم پوهېده. هغه مطالعه چې کړې ده د هغې وجې نه څه اسرائیلي خبرې د ده نه هم نقل دي. دې ته نوم اسرائیلي خبرې وایي. آیا دا اسرائیلي خبرې معتبر دي؟ نو په دې کې خبرې ډېرې اوږدې دي. حافظ ابن کثیر لږ په مختصر انداز باندې خبره کړې ده. حافظ ابن کثیر په مختصر انداز خبره کړې ده چې دا موږ منقسم کوو 3 قسمونو ته. کومې خبرې چې د دې اسرائیلو نه نقل دي دا موږ منقسم کوو 3 قسمونو ته. یو قسم خبرې هغه چې دوی نه نقل دي او قرآن حدیث هم هغسې ویلي دي، چې قرآن حدیث هغسې ویلي دي او د دوی نه نقل شي، دا زموږ قرآن ویلي صفا خبره ده. بطور مثال د دوی نه نقل دي چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نجات او خلاصي او کامیابي ورکړه، او فرعون الله تباه کړ په دریاب کې. نو که دا د اسرائیلو د نقل دی، خو دا زموږ قرآن هم ویلي دي. دا ټول خبره ده، بلکل دا صحیح د قرآن ویلي. دویم قسم خبرې داسې دي چې د دوی د نقل دي، خو زموږ د شریعت سره د قرآن سره ټکراو دي، قرآن د هغې خلاف وي. د دوی نه نقل دي سلیمان علیه السلام په خپله بادشاهي او حکومت کې اسرائیل وی اخیره کې دی چې کوم دی بت پرست ګرځېدلی، بت ته سجده لګوله. دوی وی سلیمان علیه السلام اخیره کې بت پرست و مشرک. دا د قرآن خلاف دي. الله فرمایي وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیه السلام کافر نه و. دا د قرآن خلاف دي. نو داسې اسرائیلي خبرې دا قطعا مردود دي. یا سورت سواد کې مضمون ذکر کېږي. سورت سواد کې ډېر د اسرائیلي چې کوم بکواسونه دي نو مفسرینو هلته ذکر کړي سورت سواد باندې. د حضرت ایوب علیه السلام په واقعه کې، د حضرت سلیمان علیه السلام په واقعه کې، د حضرت داود علیه السلام په واقعه کې داسې خرافات او بکواس د دوی نه نقل دي چې هغه انسان په خولې نشي راتللی. نو دوی وی چې کوم د داود علیه السلام د بد عملي کړې ده، د بد عملي کړې ده. نو دا اسرائیلي خبرې مردود دي، دا د شریعت سره ټکراو دي. یو داسې خبرې دي چې قرآن او شریعت سره ټکراو دي، دا مردود. دوه قسمه خبرې شوې. دریم قسم خبرې داسې دي چې نه خو قرآن مقدسه د هغه ذکر کړی دی، زموږ شریعت د هغې ذکر او تایید کړی دی، او نه چې کوم دی د قرآن سره او د شریعت سره ټکراو دي. داسې خبرې نقل کی نو بیا کې قانون دا دی چې لا نصدق ولا نکذب. نو ته دا وایي چې دا رښتیا دي، کېدای شي تا ته ځانه جوړې کړي او تکذیب یې نه کوو، کېدای شي د الله کتاب کې دغسې راغلي. نو بیا داسې خبرې چې نه خو قرآن د هغې اثبات کوي نه د هغې تردید کوي، زموږ شریعت نه د هغه اثبات کوي نه د هغې تردید کوي، داسې اسرائیلي خبرې نقل شي نو بیا لا نصدق ولا نکذب. که یو سړی د ترغیب دپاره وایي چې د خلکو رغبت پیدا کېږي، وعظ او نصیحت یې ترغیب دی کولی شي، خو شریعت او مسله په دې باندې بیا موږ نه ثابتوو، ځکه لا نصدق ولا نکذب. حافظ ابن کثیر مختصر دا په دې دریو تقسیم کړي دي، او دا مختصر ټکي وي. دا د اسرائیلو د اقوال او اسرائیلیاتو خبرو مختصر خبره وه. انشاءالله دا ځای په ځای باندې به راځي چې کوم اسرائیلي بعض ځایونو کې به تفاسیر، دا تفسیر مردود دی د اسرائیلو دی کړی، دا تفسیر مقبول دی په دې انداز شوی. پنځمه خبره مو ذکر کوله، د قرآن بعضې مضامین داسې دي چې هغې ته څه حضراتو اصطلاح ده سلاسل سبعه ورته وایي. سلاسل سبعه دا معنا هغه کړۍ دي چې په دې کې قرآن بحث کوي. هره مسله چې دی ذکر کوي، یو مسله ده دعوه ذکر کوي، او دویمه خبره دلایل. یو خبره به ذکر کوي دعوه،
بیا په هغې دلیل ذکر کوي. مثال پرون دی الحمدلله دا دعوه په دې باندې دلیل ذکر کوو رب العالمین الرحمن الرحیم. یا ورپسې سورت بقره را روانه ده د الله وحدانیت باندې څلور ځای په دې سورت کې دعوه ذکر ده او په هغې باندې بیا دلایل بیانېږي، کله دلایل عقلیه وي کله نقلیه وي. یوه سلسله په دې کې چلیږي د دعاویو به چلیږي او دویمه سلسله به چلیږي د هغې باندې دلایل. دغه دلایل بیا عام وي کله عقلي دلیل وي. ورپسې را روان دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. دا عقلي دلایل دي. د الله بندګي کوه ځکه تی پیدا کړي. والذین من قبلکم ستا نه وړاندې چې څوک وو هغه الله پیدا کړي. دا عقلي دلایل دي. کله به نقلي دلایل وي. د انبیاء واقعات ذکر کیږي، د اسلاف صالحین واقعات ذکر کیږي، نو نقلي دلایل بیانېږي. همدارنګې کله وحي دلایل د الله د خوا نه پیغامات وي، وحي چې کوم دی راغلي وي د هغې دلیل په انداز باندې بیان کیږي. کله په طریقې د استقرا سره ته سوچ فکر وکړه، ستا نظر ته الله چیلنج درکړي، ته پرې لږ سوچ وکړه، ته پخپله پوه شې. په دې انداز باندې دلایل ذکر کوي. درېیمه چې کومه کړۍ چلیږي هغه ته شکایات ورته وایي. بیا د ځینې مفسرینو رایه ده چې شکایات ویلی شي الله د دې بنده نه ګیله کوي. ته بنده داسې ولې کوي؟ دا ورپسې را روان دي. واذا قیل لهم لا تفسدوا دې ته شکوه وایي. اذا قیل لهم ګوره دې بندګانو ته فساد مه کوه او دې بې فساد کوي. پښتو کې شکایت ته موږ ګیله وایو. هلکه ما دې سړي ته ګیله وکړه چې زما دا ګني مه ماتوه، ګوره دې بې ماتوي. دې ته شکوه وایي، دې ته ګیله وایي. الله د دې بندګانو نه ګیله کوي. ګوره زما بندګانو تاسو داسې ولې کوئ؟ نو ځینې حضراتو رایه دا ده مفسرینو چې هغې شکایات مني او څه حضرات دا دي چې هغه شکایت نه مني. وایي نه دا ټکی مه وایه. وجه دا ده چې شکایت راځي دا د ضعف نښه ده، د کمزورتیا نښه ده. یو سړی کمزوری دی نو بل ته ګیله وکړي لکه داسې راسره مه کوه. نو الله جل جلاله څه کمزوری او ضعیف خو نه دی. د دې وجې نه شکایت به نه استعمالوي. او چې کوم حضرات شکایت استعمالوي هغوی وایي دلته مقصود ضعف نه دی، دلته مقصود د کلام ذکر کول دي په اسلوب د بندګانو باندې چې بندګانو تاسو په کومه خبره پوهېږئ په حقه خبره دې پوهېږئ. تاسو په کومه خبره پوهېږئ په هغه انداز د سره خبره وکړم چې په هغې ته پوه شي. نو دوی د شکایتو سلسله مني. څلورم چې ذکر کېږي نو تخویفات ذکر کېږي. دا بندګان الله یاروي د خپل ګرفت نه، د خپل عذاب نه، کله د عذابونو کله د قوم معذب. دا چې کوم د تذکیره دي. او پنځم چې ذکر کېږي نو تنبیحات. د تنبیحاتو سلسله روانوي. دا انسانان په غفلت کې وي نو الله دې رایخ کې مه غافله کېږه، لږ سوچ کوه، فکر کوه. او شپږمه کړۍ چې چلیږي هغه د تسلیاتو دي. تسلیات پیغمبر ته الله جل جلاله تسلی ورکوي. ځکه قانون دی چې یو انسان د بل خیر خوایي، پکار خو دا ده چې هغه ستا شکر ادا کړي. لیکن هغه ستا خلاف چلیږي نو خامخا انسان ته صدمه او تکلیف وي. نو بیا الله تسلی ورکوي، مه خفه کېږه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دوی څومره تکلیفونه رسول، الله تسلی ورکوي، مه خفه کېږي. داسې هر انسان تاسو علما شئ ډېرې مسلې به پیدا کېږي، ډېر تکلیفونه به هم راځي، بس ته به صبر کوې. او د پیغمبر علیه السلام ژوند ته به ګورې چې هغه څومره صبر کوو. آیا ما ته به دونه تکلیف رسېدلی چې ته سلمه حصه چې کوم پیغمبر ته رسېدلی او ما ته به سلمه زرمه حصه تکلیف رسېدلی؟ نه چې موږ خو د هغې په لاکوه حصه کې موږ ته تکلیف نه دی رسېدلی. هغه څومره صبر کوو. نو چې هغه صبر کوو دا ستا دپاره هم د تسلي چې ته به صبر کوې چې کوم دی. مقصود د الله دین خدمت دی، مقصود د الله کتاب او د الله دین رسول دی. تا به د الله مخلوق ته رسو، یو طرف ته به د بېدینۍ زور وي او ته به خپل همت نه دی. هغوی به د بېدینۍ په اړخ باندې لګوي، موږ به په دیندارۍ اړخ باندې کوشش کوو، موږ به د الله دین خلکو ته رسو. دا دواړه تحریکونه داسې روان او پسې روان وي داسې. تسلیات
او ومه کړی چې ذکر کیږي ازالة الشبهات. ومه کړی ذکر کیږي ازالة الشبهات، د چا شبهې نه هغه شبهې الله دفع کوي. قرآن مقدسه دنیا ته راغلی، څوک په یوه شبه کې دي، څوک په بله شبه کې دي، الله ول هغه شبهې دفع کړي. اوس به ستا کار همدغه وي. خلک به په شکونو کې پراته وي، ته به کوشش کوې چې د هغې شک ځای نه کړي. شبهاتو کې پراته وي، ته به د هغې شبهې ځای نه کوې. عامه دغه شبهې مختلف صورتونو کې وي. څوک عقیده کې چې کوم د اشتباه کې پرېوتو چې د ایمان نه روان دی، الحاد ته ځي، کافر ګرځي، دهري ګرځېږي. مسلمانه ته ولې چې کوم دی شکي شوي؟ ستا په کوم ځای کې شک دی، راشه چې کوم دی تا سره زه خبرې وکړم چې ستا هغه شبه ختمه شي. او څوک به داسې وي د اسلام په دایره کې یاره چې تا به یو نه بل ته راولي، تو هغه ته ویلی شي راشه ستا په کوم ځای کې شک دی، زه به ستا د هغه شبهې ازاله وکړم. ازالة الشبهات. الله د بندګانو چې څومره شبهې دي، شکونه دي، هغه ختموي. نو لهذا ستا به هم دغه کار چې د خلکو په کوم ځای کې شک دی، شوبه ده، څه اشتباه ده، چې ته هغه رفع کړې او خلک په مستقیم دین باندې روان کړي. دا مو پنځمه خبره ذکر کوله چې کوم قرآن دا کړی ذکر کوي، دا ازالة الشبهات. دا څو خبرې مو ذکر کولې، دا مختصر ذکر کو چې کوم دی د تفسیر وضاحت، چې تفسیر څه ته ویلی شي. وړاندې لږ مختصر چې کوم دی تفسیر او د قرآن وضاحت کو، دې ته وایي سورة بقره. سورة بقره د وړاندې سورة فاتحې سره مناسبت د مفسرینو حضراتو په دې ربط کې هم دوه رایې دي. څه حضرات ربطونو له اعتبار نه ورکوي. هغوی وایي دا شاهي کلام دی، د رب ذوالجلال خبرې دي، او د هره خبره ځان له لویه ملغلره ده. د هره خبره هر مضمون دا بېله بېله ملغلره ده. ستا خوښه ده که دا ملغلره ځان نه په شا کې، دا بله ځان نه په شا کې، تړلو ته څه ضرورت دی؟ او که دې خوښه دا غونډې په یو لوښي کې راجمع، خو دا ملغلرې دي، د دې چې کوم دی ردونو ته هېڅ ضرورت نشته. د بعضې حضراتو رایه دا ده، نو هغوی چې کوم دی ربط له څه خاص اهمیت نه ورکوي. او څه حضرات داسې د هغې فرمایي چې نه، د هر مضمون د بل سره مناسبت وي. دا نه چې کوم د یوه خبره کوي او ته په منځ کې بله خبره شروع کړي، نو الله جل جلاله چې کومې خبرې ذکر کوي، یوه خبره د بل سره مربوط وي، نو دوی چې کوم ربط باندې کافي اهمیت ورکوي. نو چونکې زموږ د وخت د کموالي د وجې نه موږ بیا ډېر ربطونه نه ذکر کوو، څه اندازه ذکر کړو، بیا وخت کم وي، نو دې وجې نه بیا زیات په ربطونه ځکه زور نه ورکوو چې وخت کوي. نو څه حضرات ربطونه دا ذکر کوي، سبق الغایات فی ربط الصور والآیات. په دې باندې مستقل کتاب دی. شاه صاحب هم دغه شانتې چې کوم د ربطونو باندې یا کبیر په ربطونو باندې بعضې ځایونو کې حاجي ثناء الله صاحب ربطونو باندې د هغه تذکره کوي، خو استیعاب سره کوي. نو کوم حضرات چې د ربط خبره کوي، نو وړاندې سورة فاتحې سره په څو طریقو باندې ربط ویلی شي. هلته سوال ذکر کېدو اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته نیغ لار وښایي. سورة بقره کې مضمون ذکر کېږي چې ستا دا سوال قبول شو، الف لام میم ذالک الکتاب، دا کتاب راواله، دا صراط مستقیم دی. تا سوال کو، الله دله کتاب درکو، دا کتاب راواله، دا صراط مستقیم دی. یا هلته مضمون ذکر کېدو ایاک نعبد، الله خاص تا عبادت کو. دلته اقسام د عبادت ذکر کېږي، دا منځونه دي او دا زکاتونه دي او دا فلان دی او دا فلان دی، اقسام د عباداتو ذکر کېږي. یا درېیمه دا ده چې هلته ذکر کېدو انعمت علیهم، درې ډلې بیان شو، یو منعم علیهم، دویم مغضوب علیهم، او درېیم ضالین. هلته مختصر دا درې ډلې وي، او په دې صورت کې د درې واړو تفصیل دی. تفصیل د دې درې واړو. یا څلورم داسې ویلی شي چې هلته منعم و، مغضوب و، ضالین و، دلته وجه او سبب ذکر کېږي. دا خلک منعم ولې دي؟ دلته وجه ذکر کېږي. دا خلک منعم ولې دي؟ انعام پې ځکه شوی دی چې دا ایماندار دي، دا منځونه کوي، دا زکاتونه ورکوي، نو ځکه دا منعم. او دا خلک مغضوب ولې دي؟ په دوی ولې غضب شوی دی؟ مغضوب ځکه دي چې دوی کافر دي، ایمان نه راوړي. دا خلک ضال ولې دي؟ ځکه دا دوکهباز خلک دي.
لہذا التا دا درې جماعت ذکر کېدل، دلته له اوصاف او د هغې وجې ذکر کېږي چې دا ولې منعم، دا ولې مغضوب، دا ولې ضال. او پنځم داسې ویلی شي هلته مثبت اړخ ایاک نعبدو، مثبت الله خاص تا عبادت کو. دلته منفي اړخ دی ولا نعبد البقر، ستا عبادت کو خو د غوو عبادت نه کو لکه څنګه چې یهودیانو د غوو عبادت کو. هلته مثبت اړخ ایاک نعبدو او دلته منفي اړخ دی ولا نعبد البقر، د غوا عبادت نه کو، دا منفي اړخ. سورت ته سورت بقره ویلی شو، په دې کې عظیم الشان واقعه ذکر ده د حضرت موسی علیه السلام د یو غوا د حلالولو په هغې باندې د مړي چمتو کېدلو، دا یو عظیمه واقعه ده. ځکه په دې کې د الله توحید، د موسی علیه السلام نبوت او په دې کې قیامت، دا درې وړه اصولي عقاید دا پې ثابتېږي. د دې اهمې واقعې د بنیاد په وجه باندې صورت ته نوم کېښودی شو سورت بقره. دا بقره کې دا تا د تانیث نه ده، دا دپاره د جنسیت ده. لکه څنګه چې حمامتون کې تا د جنسیت ده، نملتون کې تا د جنسیت ده، نو بقرتون کې تا د جنسیت ده، دا د تانیث دپاره نه ده. د بقرې اطلاق په مذکر هم کېږي او په مؤنث باندې هم کېږي، په دواړو باندې کېږي. بلکې هلته چې قرائنو ته وګورې مراد د بقرې نه غویی مراد دی. شاه اشرف علي رحمه الله بیان القرآن کې د بقرې معنا په بیل او غویي سره کړې ده. نو چې غویي سره معنا کړې وجه دا ده چې هلته دا ذکر کېږي چې لا تسقي الحرث، اوبه خورې نه دی کړی. اوبه خور چې ارټ راکاږي اوبه به راوباسي، نو ارټ چې خلک چلوي دا خلک په غویي باندې چلوي، دا په غوا نه چلوي. تسیر الارض، ځمکه اړول، ځمکه اړول څه دي؟ یوه چې کوي نو دا غویی کوي، دا غوا نه کوي. یوه په غویي کېږي، ارټ اوبه دا په غویي راښکلی شي، دا په غوا نه راښکلی کېږي. نو د دې اوصافو نه معلومېږي چې دلته مراد د بقرې نه غویی مراد دی. نو ځکه شاه صاحب په غویي سره معنا کړې ده. نور دا جنس دی که په غویي معنا کې او که په غوا کې، دواړه ټیک دي. خو دې عظیمې واقعې د وجې نه صورت مسما شو په صورت بقرې سره. ابتدا د صورت کې چې کوم حروف ذکر دی د حروف مقطعات ورته وایي. په دې بنیاد باندې چې دا به بیل بیل ویلی شي، الف لام میم. یو په دې کې د متقدمینو حضراتو رایه ده او بل د متأخرینو ده. د متقدمینو حضراتو رایه دا ده چې دا د متشابهاتو ده او مختصر ټکی دی چې الله اعلم بمراده، الله اعلم بمراده، پس د دې مراد الله ته معلوم دی. دا د الله او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې یو راز دی او بندګان په دې معنا باندې نه پوهېږي. او اشکال دا چې هر کله د دې په معنا بندګان نه پوهېږي، نو بیا الله دا نازلو څه دپاره چې پې تاسو موږ نه پوهېږو، نو بیا الله څه له رالېږو؟ نو موږ دا ووایو چې الله پې پوهېږي او پیغمبر پوهېږي. د الله او د پیغمبر په منځ کې راز دی، نو چې پیغمبر پوهېده بس دغه کافي ده. او نبی کریم علیه السلام او د الله په منځ کې یو راز دی، بیان عاشق و معشوق رمز است. عاشق او د معشوق په منځ کې داسې رازونه وي، کرام الکاتبین را خبر نیست، کرام الکاتبین ته پته نه. او دویمه دا ده چې د دې په معنا الله پوهېږي، اگر چې موږ په معنا باندې نه پوهېږو، خو دا نزول عبث نه دی. وجه دا ده چې قرآن دنیا ته راغلی یوازې معنا خو نه ده، بلکې قرآن دنیا ته راغلی په دې باندې ایمان راوړل. ایمان پرې راوړل دا په خپل ځای باندې خبره، د هغه تصدیق کول، د هغې تلاوت کول، دا ثواب دی. که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي. نو متقدمین فرمایي الله اعلم بمراده. متأخرین حضرات بیا مختلف تعویلات ذکر کوي. څوک دا فرمایي چې دا د دې صورت دپاره نوم دی، څوک دا ذکر کوي چې دا د صورت دپاره اجمال دی، او څوک دا ذکر کوي دا د الله نوم دی. بیا اشکال دا دی چې دا د الله نوم شي، نو د الله جل جلاله خو نومونه یو کم سل نومونه دي، او دا خو په هغې کې نشته. هغه یو کم سل نومونه امام بخاری صرف حدیث ذکر کړی دی چې د الله یو کم سل نومونه دي، او چا زده کړه الله به جنت ته بوځي، خو د هغه نومونو تذکره نه ده کړې.
او دا نمونه چې بیا ذکر کړي دي نو بیا امام ترمذي په خپل سنن ترمذي کې بیا ذکر کړي نو په هغه نمونه کې خدا نشته جواب ته بیا حافظ ابن کثیر او امام رازی ذکر کړي هغه فرمایي چې د الله جل جلاله دا یو کم سل نمونه دا صرف مشهور دي نور په دې کې حصر نه دی د الله نمونه 5000 پورې نقل دي 15000 د الله نمونه دي مشهور بګی دا یو کم سل الف لام میم څوک تعویل ذکر کوي الف د الله د صفاتو نه راوباسي الله لام لطیف میم مجید الله لطیف مجید الله جل جلاله لطیف او مجید ذات دی او څوک د اشخاصو نه راوباسي الف الله لام جبريل میم محمد صلی الله علیه وسلم د الله د خوانا په وساتت د جبريل په پیغمبر علیہ السلام نازل شده ذالک الکتاب او بعضی تعویل دا سے ذکر کئی الف اول لام لازم میم مومن اول لازم مومن باندې ذالک الکتاب دا تعویلات دي بیا دا الف لام میم دا د روسته نه کټ کوي هم شي نو دا به خبر کې د مبتدا مقدر لپاره او دا سی به وایي چې کوم ده هاذا الف لام میم نو کله سی وایي بیا په دې وقف ټیک دی چې مونږ کې کنه الف لام میم وقف دی وکړو نو ټیک دی خو بشرطي چې دا به خبر د مبتدا مقدر لپاره بني چې دا جمله پوره شي او کدا سی وایي چې دا لپاره مبتدا نه بني او الف لام میم دا مبتدا کې او ذالک الکتاب له خبر کې بیا دلته وقف ناروا دی ځکه دا مفرد پاتې شو دا په مبتدا او مفرد باندې خو وقف نه کیږي نو دلته چې دوه احتمال قاضي بیزاوی ذکر کړی دي نو کوم به احتمال ته وګوري چې دا خبر د مبتدا دی نو بیا که وقف په دې وکړو ټیک دی چې الف لام میم او ذالک الکتاب بیا مضمون بیا شروع کی به صحیح او دوی مداله چې الف لام میم دا مبتدا کې او ذالک الکتاب دا ول خبر کی اوس په الف لام میم بیا وقف ناروا بیا په دې وقف نه کې بیا ډایرکټ د مخکې سره یو ځای کې ذالک الکتاب دا کتاب ذالک دا اسم اشاره ده او دا محسوساتو کې راځي نو په دې باندې مشهور یو دوه اشکال دي لومبه اشکال دا چې ذالک اشاره ده محسوس ته اشاره کیږي او قران مقدسه دا خو محسوس نه دی چې بسترګو باندې د څه وته ګوري دا خو هغه کتاب چې د الله د خوا نه نازل دی دا محسوس نه هغه وخت لا نازل کړو نو جواب ته دا دی چې دلته دا غیر محسوس دا په منظره د محسوس دی د وجه د تیقن یو سیز داسې یقیني وي اگر چې محسوس نه دی بسترګو نه ښکاري خو دې نازل کې دې مرتبه ده چې بالکل بسترګو ښکاري وړاندې یو موقع باندې د الله صفات ذکر کیږي بیا الله فرمایي ذالکم الله ذالک خو اشاره ده الله په بسترګو نه دی خو معنا دا ده چې د الله د صفاتو ته ګوري نو الله تاسو واضح دی چې بالکل ته بسترګو ته ګوري ذالک دا چې ته ته ګوري دغه الله تاسو راغلی نو دا قران غیر محسوس خو د وجه د یقین نه دا په شان د محسوس وګرځیدو نو ذالک اشاره وتوشو دویم اشکال دا دی چې قرآن خدا قریب مخې ته پروت دی او ذالک دا خو اشاره د بعید ده نو دې قریب ته د بعید اشاره ولې وکړې شوه د دې متعدد جوابونه دي په دوه باندې اتفاق لومبه دا ده چې ذالک دا اشاره د بعید ده او قرآن مقدسه هم بعید دی وجه دا ده چې یو د مکی ژوند دی یو د مدینې ژوند دی مکه مکرمه کې الله پیغمبر ته او فرمایل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا مکه کې او فرمایل زته له درود کلام درکو دی او ته مکه کې او فرمایل بیا چې کله پیغمبر مدینه ته لاړ نو آلته ورته وی ذالک هغه چې مکه کې بدته ویلو ذالک هغه چې مکه کې بدته ویلو هغه کتاب اوس مینس کې بعد را لیکراله مکه کې وسره وعده وکړه مدینه منوره کې بیا اشاره کوي ذالک هغه چې د سره وعده کړی و الکتاب به اشاره ده بعید په خپل ځای باندې ټیک ده دویم جواب کوي شي دلته
بعد رتبی دا نازل شو بعد مکانی ته یو مکان لحاظ باندې بعد والی وړاندې والی او دویم د مرتبه په لحاظ باندې قرآن مقدسه خو ټیک چې ستا مخې ته پروت دی خو که ده په شان کې سوچ وکړي خپل ځان ته وګوري څه زموږ حیثیت او چېرته قرآن ته کېناستل دا مرتبه زموږ ډېره وړاندې ده ذلک هغه لویې مرتبې والا کلام دې ته ویلی شي بعد رتبي کله یو انسان داسې ځي مرتبه سره کېني چې خپل ځان هغه ته ډېر بل شان ښکاري دا نور خو دنیا کښې دي الله مونږ تاسو ټول حرم شریف ته بار بار بوځي مونږ تاسو غریب خلک یو په خپلې غریبۍ یو سړی لاړ شي چې که بیت الله ته مخامخ کښېني او بیا دې ته ګوري او ځان ته ګوري چې زما څه حیثیت دی چې زه دلته راغلی یم او الله ماله دا توفیق راکړه آیا زه دې بیت الله ته په ویښو سترګو ګورم که نه ودې دا رښتیا دي او کاسې خوب وینم که نه وجه دی چې هلته د هغې عظمت ته وګوري او د خپل ځان ته ګوري نو منځ کې ډېر لوی بعد دی دا بعد رتبي ورته وایي نو ته بیت الله ته مخامخ ناست دی خو بیا ذلک هغه بیت الله دغه عظمت والا که چې ستا مخې ته دی نو دارنګې قرآن دا د عظمتونو کتاب دی ذلک هغه د عظمت والا اگر چې مکان لحاظ باندې خو تا ته نږدې دی خو دا بعد رتبي تا بعد مکاني ته واړو او ذلک هغه کتاب ذلک الکتاب ذلک مبتدا الکتاب له خبره ویلی شي او اسم اشاره و مشابهه دا دواړه جمع که مبتدا یې که لا ریب فیه خبر نه ویلی شي که دا مبتدا او خبر کې نو مبتدا او خبر دواړه معرفتین دي او چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفتین وي دا مفید دپاره د حسن وي نو دلته هم حسن دی ذلک الکتاب هغه چې په کتابیت کې رابند دی هغه دا دی کتاب چې ورته ویلی شي بس دا کتاب دی دا چې کوم دی رابند دی په دې کتاب والي کې لا ریب فیه نشتا شک په دې کې لا ریب فیه په دې کې شک نشته اشکال دا پیدا کېږي چې دلته خو دا ریب نه پې وشول او لږ وړاندې چې کوم دی هلته اثبات راځي وان کنتم فی ریب وان کنتم فی ریب پته لګي شک پکې شته او دلته خو لا ریب فیه جواب ته دا ده چې نه دلته تناقض نشته لا ریب فیه الله دلته نفي کوي د ریب چې په دې کتاب کې ریب نشته دا نفي د ریب ده او هلته چې ذکر کېږي ان کنتم فی ریب هغه اثبات دی د مرتابینو یو شک دی یو شکی دی شک جدا وي شکی جدای دلته نفي د شک ده چې لا ریب فیه هلته اثبات د شکی دی که تاسو شکیان یې ځای مقابله وکړئ نو نفي د شک بیله ده او اثبات د شکی دا بیل دی لہذا تناقض نشته لا ریب فیه هدى للمتقین دا هدایت دی دپاره د متقیانو هدى دا هدایت دی دا هدى ذلک الکتاب مبتدا کې لا ریب فیه دا ولا خبر اول کې هدى دا ولا خبر ثانی کې هم ټیک ده هدى دا خبر دپاره د مبتدا مقدر وی هذا هدى هم صحیح ده په دواړو باندې اشکال دا دی چې ذلک الکتاب دا مبتدا کې دا ذات مع الوصف دی هدى مصدر دی دا وصف دی هر خبر دا حملی مبتدا باندې دلته حمل د وصف دی په ذات مع الوصف دا ناروا ده هذا او تر وباسي دا ذات دی او هدى وصف دی هر خبر حملی مبتدا باندې دلته حمل د وصف دی په ذات دا منع ده جواب ته کوي چې اولا دا حمل مبالغه دی ذالک الکتاب دا کتاب هدى الکتاب کو هادیون دی خدا دا سه هادیون دی چې دا تمام په تمام باندې هدى ګرځېدلی دی یا هذا هدى حمل مبالغه دی طالبان ورته وایي زید عدل قبیلې او یا دا حمل دی بنا په اشتقاق سره مصدر دی مبني للفاعل دی نو هذا هادیون دا قرآن کریم هادیون هدایت کوونکی دی للمتقین دپاره د متقیان متقی اتقا ویلی شي چې که د ځان ساتلو ته نو متقین چې دی ځان ساتي متقین الشرک د شرک نه ځان ساتي متقین المعاصي ګناهونو نه ځان ساتي دا هدایت دی دپاره د متقیانو د تقوا دپاره 3 مراتب وي
یو اعلی تقوا ده چې هغه نفس د جهنم نه ځان وساتي، دا تقوا د ایمان ده. چې د شرک او د کفر نه ځان وساتي، تقوا د ایمان د اختیار ده، دا اعلی متقی. دویمه مرتبه ده چې د شرک او کفر نه ځان وساتي او د لوی ګناهونو نه ځان وساتي، او اصرار د صغایر نه ځان وساتي. صغایر همیشه نه کې، که چېرته کله وکړی شي نو خیر دی، خو کبایر همیشه نه کې. دا دویم نمبر د تقوا ده. او دریم نمبر د تقوا اعلی چې کفر او شرک نه ځان وساتي، د ګناهونو نه ځان وساتي، بلکې هر هغه څیز چې هغه ته د الله نه مشغوله کوي، د هغې نه ځان وساتي. دا اعلی تقوا ده چې کوم څیز د الله نه مشغوله کوي، د هغې نه ځان وساتي. نو دا هدایت دی للمتقین. په دې باندې اشکال دا دی، دلته تخصیص ذکر شو چې دا هدایت دی دپاره د متقیانو، او بله موقع خو الله ذکر کوي هدى للناس، دا د تمامو انسانانو دپاره هدایت دی. بله موقع باندې دا وایي چې هدى للناس، او دلته وایي هدى للمتقین. جواب دا دی چې قرآن مقدسه هدایت عام دی، هدى للناس دی، تمامو انسانانو دپاره هدایت دی. خو د نورو خلکو ته نه فایده وانه غستله، صرف متقیان دي چې هغوی فایده اخلي. دلته په اعتبار د فایدې سره ذکر کېږي چې هدى للمتقین، هدایت دپاره د متقیانو دی، ځکه دوی ته نه فایده واخیسته. او هر چې عام انسانان دي، نه هغوی فایده وانخیسته، ورته هدایت د قرآن دا عام دی. بیا اشکال دا پیدا کېږي چې دا خو تحسین د حاصل دی، هدى دا هدایت دی متقیانو لپاره. نو متقی خو هدایت یافته دی. اوس دې معنا کوله متقی یا هغه دی چې ځان یې ساتلی دی د شرک نه، متقی یا هغه دی چې ځان یې ساتلی د کبایرو نه، متقی یا هغه دی چې هغه ځان ساتلی د اشتغال د غیر الله نه. دا خو متقی دی. اوس دغه متقی لپاره به قرآن څنګه هدایت شي؟ هغه کې خو پخپله هدایت موجود دی، هدایت پکې موجود دی، او بیا هم د هغه لپاره هدایت شي، دا خو تحصیل د حاصل دی. صاحب د جلالین د هغې نه جواب کړی دی، فرمایي هدى دا هدایت دی صائرین للتقوی. دا متقین د سائرین سره تعلق دی. صائرین للتقوی هغه چا دپاره هدایت دی چې هغه رجوع کوي تقوا ته. معنا دی خو فی الحال متقی نه دی، خو دی غواړي چې متقي شم، دی غواړي چې متقي شمه، نو قرآن د هغې دپاره لار ورښیي. ته غواړې چې زه قرآن زده کړم، نو مدرسې ته به لاړ شي، عالم ته به کښېنې، قرآن به زده کړي. لہذا دا هدایت دی خو صابرین للتقوا، هغه چا دپاره چې هغه راګرځي تقوا ته. هر کله چې قرآن مقدسه دا هدایت دی، په دې بنیاد باندې خلک په دریو ډلو منقسم شول. یوه ډله هغه ده چې قرآن یې راواغسته او دی ځان دپاره هدایت وګرځو، او دویمه ډله هغه ده چې هغې مکمل د دې نه ظاهرا باطنا انکار وکړو، او درېیمه ډله هغه ده چې دوی خو ظاهري دا هدایت ومنو خو په ډه کې نه مني. نو وړاندې د دې درې واړو ډلو تذکره ده. هغه خلک چې هغې قرآن په ژبه هم مني، په ډه باندې هم مني، ظاهر باطن یې مني، دې ته متقیان وایي. نو الذین یؤمنون دا هغې تذکره ده. دغه متقیان به کوم ځای ګورو؟ دلته الله د هغې 5 صفتونه ذکر کوي. دې 5 صفتونو باندې موصوف خلک دا متقیان دي، او دا هغه خلک دي چې دوی د قرآن مقدسه نه فایده واخیستله، ظاهر او باطن یې ومنه. لومړنی د دوی صفت دی الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې دوی ایمان راوړي په غیب سره. یو مسله د ایمانیاتو ده. ایمان چې کوم دی ویلی شي، امام غزالی یو معنا کړې ده چې ایمان څه ته ویلی شي؟ عدم تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فیما جاء به، چې د پیغمبر تکذیب ونه کړي. عدم تکذیب د پیغمبر هغه چې کوم شریعت یې راوړی دی، تکذیب یې ونه کړي، دته ایمان وایي. په دې باندې اشکال دی چې کوم سړی تصدیق وکړي خو مؤمن، او چې کوم سړی تکذیب ونه کړي خو مؤمن. چا تکذیب وکړو نو هغه کافر. اوس یو سړی نه تصدیق کوي او نه تکذیب کوي، نو داسې شی شو. نو د دې وجې نه په ده کې دا خامي پاتې کېږي.
امام رازی رحمه الله او بعضې نورو حضراتو بیا د ایمان معنا کړې ده. تصدیق النبي صلی الله علیه وسلم بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. ایمان څه ته ویلی شي؟ تصدیق النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام تصدیق او منل دي. بجميع ما جاء، تمام شریعت چې هغه څونه راوړی دی، څومره شریعت یې راوړی هغه تصدیق کول دې ته ایمان وایي. اوس که تا د پیغمبر تصدیق په دې غونډو کې وکړو مؤمن نیک یې نو کافر. غیب چې کوم دی ویلی شي هغه څیز ته چې هغه فانی دي، دې وجې نه جوړې کندې ته هم غیب وایي. او دا ګردۍ په ده کې چې کوم دی څه سورۍ، هغه سوري ته هم چې کوم دی غیب ورته وایي، ځکه دا فنا دی. یؤمنون دوی ایمان راوړي بالغیب بما غاب، هغه څیزونه چې کوم د دوی نه غایب دي. الله جل جلاله خو په نظر نه راځي، فرشتې خو په نظر نه راځي، برزخ احوال په نظر نه راځي، قیامت حشر او نشر خو نه راځي. دا ټول دوی تصدیق کوي او دا دی بما غاب، هغه چې کوم د دوی نه غایب دي په هغې باندې دوی ایمان راوړي. او څه حضراتو دا بالغیب باس ابدیه وي، او د غیب نه مراد بیاړه اخلي، ځکه داړه هم پناه دی. د بیا معنا دا ده دوی تصدیق کوي بالغیب په سبب د دې غایب سره، معنا دوی تصدیق کوي په سبب د دې غایب سره، په دې اړه سره ایمان راوړي، خو په اړه سره ایمان راوړي، یوازې انحصاري ایمان نه. یؤمنون بالغیب چې کوم په اړه سره ایمان وي دغه ایمان معتبر دی. او غیب ویلی شي بما لا یدرکو بالحواس ولا ببداهة العقل، هغه څیز چې هغه په حواسو نه معلومیږي او بداهة العقل سره نه معلومیږي، دې ته غیب وایي. نو د دې وجې نه دا ډېر مسایل به انشاءالله خپله موقع باندې راځي. یاره دا مغیبات دي او که نه، نو مغیب دغې ته وایي چې هغه په حواسو نه معلومیږي او بداهة العقل سره نه معلومیږي. یو صفت دی دوی د ایمان. دویم صفت دی د یقیمون الصلاة، یقیمون الصلاة، دوی قایموي لمونځ. د اقامت چې کوم د تفسیر بیضاوي په خپل تفسیر کې بیا څلور معاني کړي دي. کله اقامت دا په معنا دا راوتې د اقامت العود نه، یو لرګی ته وتوږي او دا لرګی بلکل نیغ ودرېد، نیغ دې ودرو دا لرګی نه که دا ګورجی بلکل نیغه ولاړه. نو الله فرمایي څنګه چې دا لرګی نیغ ولاړ دی، په دې کې میلان یو طرف بل طرف ته نشته. د دې صفت دا د مؤمنانو چې دوی به دا مونځ دقسې نیغوي، رکوع به د رکوعي، سجده به د سجدهی، قومه به د قومۍ، جلسه به د جلسۍ، قرت به د قرت وي. دا هر یو به داسې نیغوي. یقیمون الصلاة، اقامت په معنا د دوام سره هم راغلی دی. یقیمون الصلاة، دائمون الصلاة، مونځ به همیشه کوي، دا نه چې یو ځلې وکړې بل ځلې پرېږدي، دوام سره، محافظت سره. یقیمون اقامت دا په معنا د رواج سره هم راغلی. اقامه سوق نه بیا راوتی دی، بازار جوړ شي، خریدار کم وي، نه بیا دا بازار کوټش ودرېږي. او بعضې بازار داسې وي چې هغه چلیږي، خریدار زیات وي، ګاټ زیات وي، نو هلته ویلی شي اقامه سوق، دا بازار وچلېدو. بیا معنا دا د یقیمون الصلاة، دوی دا مونځ چې کوم دی چلوي، دا مونځ چې کوم دی دا مشتقې مونځ کار دی. یقیمون الصلاة دا داسې قایل کې دا مونځ چې دغه مونځ کار دی. او اقامت په معنا د محافظت سره هم وي. دوی اقامت د مونځ کې محافظت، فرایض، واجبات، سنن، اوقات، د دې غونډو به خیال ساتي. نو دا د یقیمون الصلاة، دوی قایموي مونځ. او دریم صفت یې دی ومما، او هغه رزقناهم چې ما دوی ته ورکړي دي، ينفقون، دوی خرج کوي. درې مطلب ذکر کوي شي. اول دا چې مما نه مراد مال دی، او دا اصل کې دی من ما، دا من دپاره د تبعیض دی. نو من ما بعضې د هغه مال نه رزقناهم چې ما دوی ته ورکړي دي، ينفقون، دوی خرج کوي. بعضې مال چې هغه زکات دی نو ورکوي، زکات حصه ورکوي، نه بعضې هغه چې ما ورته ورکړي بیا زکاتي حصه. او څه حضرات د دې نه تعبیر کوي، مراد د دې نه علم اخلي. ومما، او بعضې علم هغه رزقناهم چې ما دوی ته ورکړي دي، ينفقون، خرج کوي. دا علم د هغه علم اشاعت کوي.
قاضي بیزاوي چې کوم دی هغه وي ښه په تعمیم باندې حمل کو. قاضي دا خبره بیا راغسته د امام فخر الدین رازي د کلام نه. امام فخر الدین رازي هغه چې کوم دی ښه تعمیم سره معنا وکړي مما او تمام هغه عطیات، تمام هغه چې الله تعالی درکړي دي، که یې بدن درکړی دی، که یې مال درکړی دی، که یې علم درکړی، که یې مرتبه درکړې ده، تمام هغه چې الله درکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. دې تعمیم سره وکړو نو که دا د مال مسله ده او که د مرتبې مسله ده او که د علم مسله ده، ينفقون د هغې خرج کوي. دا درې صفتونه شول. والذین یؤمنون بما انزل الیک. د بعضې حضراتو رایه دا ده چې د هغه ځای نه عمده اخیره پورې پنځه په پنځه دا صفات د متقینو دي. او د بعضې حضراتو رایه دا ده چې دا متقیان په دوه قسمه دي. یو قسم خلک هغه دي چې دوی تقوا ته رال، د دې نه وړاندې د دوی سره کتاب، دین، شریعت ورسره نه و. مخکې چې کوم دی دین، شریعت، کتاب ورسره نه و، یا دهري دی یا مشرک دی کافر دی، اوس راغلی ایمان ته. او دویم قسم خلک هغه دي چې د ایمان او د تقوا راتګ نه وړاندې دی په بل دین باندې و، یا په یهودیت دی یا په نصرانیت دی، خو بل دین ورسره شته. نو بیا دوی فرمایي چې دا مخکې درې صفات د هغه چا دي چې د دې خلکو سره وړاندې دین نه و، شریعت ورسره نه و، کتاب ورسره نه و. دا درې صفات د هغوی. او اوس دا دوه صفتونه د هغه چا دپاره ذکر کېږي چې وړاندې د هغوی سره دین شته، تورات والا دي، انجیل والا دي، یهودیان دي، نصرانیان دي. نو دا دوه صفتونه د اهل کتاب ذکر کېږي. والذین دا هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان وروړي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازلېږي تا ته نازلېږي قرآن مقدسه. او په دې کې سره احادیث هم مراد دي، ځکه احادیث هم دا په انزله کې دي. او کله انزله پرون د معنا کوله، لفظ او معنا دواړه، او کله انزله صرف معنا نازل وي، احادیثو کې معنا د الله تعالی. وما انزل هغه چې نازل کړی شوي دي من قبلک ستا نه وړاندې مخکې چې کوم کتابونه. او پنځم صفت دا دی چې وبالآخرة او په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین کوي. دا پنځه صفتونه والا شو. قادیانیان دلته چې کوم د تحریف کوي هغې فرمایي وبالآخرة وبالنبوة الآخرة هم یوقنون. دا صفت د موصوفه تر وبسه بالنبوة الآخرة، رستو پیغمبر بل روان دی ولا احمد قادیاني هغې باندې بس تاسو یقین. نو موږ وایو یو خو ظاهري معنا ټیک ده، نو بیا موصوف راایستلو ته پکې څه ضرورت دی. او دویمه دا ده چې ته خو مخکې د هغې نبوت خو ثابت کړه چې کوم دی، نو وروسته به بیا پکې ټکې راوباسو. بلکې چې کوم سړي دا خیال وي په دې کې متردد وي، په دې کې شکي وي چې د پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر شته او که نه، دا کټاس کافر دی. ختم نبوت دا ټوس عقیده ده. په دې کې تردد کول دا انسان د ایمان نه خارجي. بس ټوس عقیده همدغه ده چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. او کوم سړی په دې کې متردد وي دا داسې کافر دی لکه څنګه چې یو سړی د پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر مني، هغه کافر دی. دا تردد والا پکې هم کافر دی. بالآخرة ورځ د آخرت او تشیع والا هغه ته امامت راوباسي. بالآخرة وبالامامة الآخرة رستو چې کوم امام د دوی را روان دی، دوی ته امام غایب وي. عقاید والا ټکي ذکر کړی د حضرت حسین صاحب په اولاد کې رستو زمانه کې یو نیک صالح بنده راغلی دی. دوی وایي دا وتښتېد د ظالمانو د یارې نه، او یو غار دی سامره ورته وایي، په هغه غار کې پناه اخیستې او په هغه غار کې دی ناست دی چې کله په دنیا کې انصاف شي، عدل شي، نیکان خلک جوړ شي، بیا به دی راوځي. او دی چې تللی دی نو ځان سره د قرآن دوه حصې وړي دي، دا پاتې پکې یوه حصه ده، دوه حصې قرآن هغه د ځان سره وړی دی. دا تمامې داسې خبرې دي چې دې پسې د انسان عقل چې کوم دی هغه خاندي، د عقل خبرې دي. علامه تبتزاني په شرح قید کې بیا د هغه شبهاتو جوابونه کړي چې دغه صاحب دومره نیک سړی و چې کوم دی نو دی تښتېده ولې.
او که د ظالمانو نه یریده خو د خپل امامت دعوه بیا نه کوله. څنګه چې دغه تشیع مني چې یاره پلانکې امام و پلانکې امام نو چې دا امامانو دوی خو امامت دعوه نه ده کړې، وایي چې دا یریدل. یو خو هغه شجاعان انسانان دوی ته نه بزدله جوړ کړو، بیا به دا ده چې هغوی یریدل د امامت دعوه نه کوله، خو دغه سړي هم نه کولی کړه. او درېیمه دا ده چې په دنیا کې عدل او انصاف راشي او بیا دی راوځي، بیا ورته زموږ څه ضرورت دی؟ دا خو چې دنیا کې ظلم دی، زیاتی دی، په دې وخت کې یو منصف پکار دی چې دا خلک د هغه پسې روان شي. بالآخرت ورځ د آخرت باندې هم یوقنون، دوی یقین کوي. دغه حضرات چې دا په دې پنځو صفتونو باندې موصوف وو، اولئک دا کسان علی هدن، دا دي په هدایت من ربهم طرفه د خپل ربنا. د دوی لپاره دوه انعام الله ورکوي، یو په دنیا کې او بل د آخرت. د دنیا انعام دا دی چې اولئک علی هدن، دا په هدایت من ربهم، په سمه لار روان خلک دي. دلته اسم اشاره ذکر شوله او ضمیر ذکر نه شو. داسې ونه ویلی شو چې کوم دی چې هؤلاء، وجه دا ده کوي اسم اشاره ذکر شوی دا بیا هغه زوادو ته اشاره او چې هر کله دا اولئک دا ضمیر ذکر نشو اشاره ذکر شوی، د اشاره کې دغه ذات سره د صفاتو دا وروسته چې کومه صله ذکر کېږي دا یوازې د زوادو نه ده، دغه زواد سره د صفاتو ده. نو ځکه اسم اشاره باید اولئک دغه حضرات چې موصوف په دې صفاتو خمسو باندې دي علی هدن. شرح مئة عامل کې تاسو وایي علا د پاره د استعلا راځي، او بیا د استعلا کله حقیقتا وي زید علی السبح، او کله حکما وي علیه دین، دین په د باندې د پاسه پشاله دا حکمي خبرې. دلته علی هدن دا استقرار ته اشاره کوي چې دا خلک په دې هدایت باندې داسې مضبوط دي لکه څنګه چې یو سړی په سورلی باندې د پاسه ناست دی او مضبوط دی. اولئک دا موصوف په دې صفاتو باندې علی هدن، دا کلک دی په هدایت باندې من ربهم طرفه د خپل رب. دویم انعام دوی لپاره د آخرت دی، اولئک او دا کسان هم المفلحون، هم دی کامیاب. په دې باندې تمسک کړی دی وعیدیان کوم چې هغه حضرات صرف د عذابونو آیاتونو باندې کلک تمسک کوي او د رحم والا پرېږدي. معتزله، د معتزله خیال دا دی چې کافر مشرک ابدي جهنمی دی، دا متفق ټکی دی. یو دویم ټکی چې کوم صاحب مرتکب د کبیرې دی او توبې نه دی ویستې او مړ شو، نو دوی وایي دا هم همیشه جهنمی دی په شان د مشرک. کوم سړي ګناه کبیره کړې ده او توبې نه ویستې او دی مړ شو، دی همیشه جهنمی دی په شان د کافر. خلاصې به هغه چا دپاره چې دی مؤمن دی ګناه کړې نه ده، یا ګناه وکړه خو بیا نه توبه ویستله. نو دلته ګوره الله په حصر ذکر کوي اولئک هم دا کسان چې موصوف دي په دې صفاتو هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. پته لګي حصر د فلاح دی په دوی کې، فلاح په دوی را بنده ده. نه چې کوم سړي لمونځ نه دی کړی هغه دپاره فلاح نشته، کوم سړي ګناه کړې ده هغه دپاره فلاح نشته، نو چې نشته ابدي جهنمي دی. دا د وعیدي او تمسک دی. دوه طریقو باندې دې نه جواب کوی شي. یا داسې ووایه چې دلته حصر دا حصر اضافي دی، حصر حقیقي نه ده. اولئک دا کسان هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. او د دې په نسبت دوه ډلې نورې را روانې دي، یو د کافرانو ده او بل د منافقانو ده، هغوی کامیاب نه دي. دلته حصر حقیقي نه دی، حصر اضافي دی. په نسبت د کافرانو، په نسبت د منافقینو هغوی کامیاب نه دي او دا حضرات کامیاب. دویم کچری ومنو چې دلته حصر حقیقي دی، بیا حصر حقیقي باندې حمل کو، مراد د فلاح نه فلاح کامل ده. اولئک دا کسان هم المفلحون، هم دی کامیاب دي په فلاح کامل سره چې اول دخول دی جنت ته. اول دخول جنت ته دی، او که په دې اعمالو کې څه قصور وي هغه به کامیاب وي، خو کامیابي کامله نه ده. څه ورځې به جهنم سکې نو بیا به راځي. یا دا حمل دی په حصر اضافي باندې، یا په حصر حقیقي باندې حمل دی، خو حصر حقیقي بیا چې کوم دی مراد د فلاح نه فلاح کامل ده چې هغه اول دخول دی جنت ته. صلی الله علیه وسلم یو سنت ته موقع